الله رب العزت حمد او ثنا وای هغه صفات به وای بیا ورپسې الله رب العزت خپل عاجزی بیان کړي او هغه نه رستو بیا دعا کوي نو الله رب العزت به دعا قبول کړي او جوال په صفات او الله بیان شي او بیا خپل عاجزی نو دا دعا چې انسان غواړي دا ډېر د زړه درد نو د سوال کولو طریقه خو په سورته فاتحه کې بل دې سورته ته سورۃ الکافیه ویل کېږي ځکه چې دې کې هغه ټول مضمونونه د قران هغه راغون شوي دي بل دې سورته ته سورۃ الرقیه ویل کېږي د دم سورته ځکه پرون موږ ذکر کړو چې په دې باندې صحابي یو قوم سردار دی یو قبیله سردار هغه دم کړي او هغه خشه او هغه لړم چې چره او نبی له صلوات والسلام بیا هغه ته وی تا ته چا ویلو چې دا د دم صورت دی یعنی تا ته دا پته څنګه ولګیدا دې صورت ته سورۃ الرقیه ویل کېږي د دم صورت بل دې صورت ته سورۃ الکنز ویل کېږي د خزانو صورت ځکه په دې کې چې کوم ډېر اهمه مسلې چې څومره په قران کې ذکر کیږي دا ټول نه ټول په سورۃ الفاتحه کې جوړ دي دا رنګه اساس القرآن ورته ویل شي د قران بنیاد د دینه د تلاوت او دا رنګه د قران ټول مسائل بنیاد هغه په دې خو دې شوی دی ورپسې روان دي دیمه طریقه د فضیلت قران کریم جامع او مانع کتاب دی د سورۃ فاتحه دا نه ټول راغستره ولري او دا غي درې طریقې شیخ القرآن رحمت الله علیه په صفت الدرد کې لیکلي یو طریقې دا لیکلي چې قران کریم کې ټول درې قسم آیاتونه دي یو آیاتونه په قران کې هغه دي چې د نظریه او د عقیده سره تعلق ساتي چې انسان ته خپل عقیده سم کړي ویم قسم هغه آیاتونه دي پای کې د عمل د اصلاح خبره ده چې انسان ته خپل عمل هم سم کور سره او دریم قسم هغه آیاتونه دي چې پای کې د جزاء او د سزا خبره ده انسان ته وی نیک عمل دیو کو نو بدله پیدا ملاویږي او کبد عمل دیو کو نو بدله پیدا ملاویږي کا عقیده دې سم کړو نو بدله پیدا او کا عقیده دې ورانه ور بدله پیدا نو دا درې قسم آیاتونه په ټول قران کې دي او دا غي خلاصه په سورۃ الفاتحه کې ده اول نمبر چې عقیده سم کړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې الله د توحید عقیده وساته ویم نمبر عمل دې سم کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سره چې د الله عبادت کوه د الله نه غواړه عمل دې سم کا شرکیات ته وباسه عقیده او عمل دې سم کا بیا ورپسې چې کوم دینو جزاء سزا مالک یوم الدین کې جزاء سزا ته اشاره ده چې د قیامت پر ورځ به الله بیا د عملونو بدلی ورکړي نو الته بیا د الله نه بیا بدله غواړه دیمه وجه شيوخ دا ذکر کړی دا چې په قران کریم کې څلور مقصدونه بیانېږي یو توحید د الله بل رسالت د نبی رسول الله والسلام بل صداقت الكتاب د قران صداقت او څلورم ایمان بالآخرت او په فاتحه کې دا څلور واړه ذکر کوي اولانو کې الحمدلله رب العالمین دا توحید دی دارنګي ایاک نعبد و ایاک نستعین دا رسالت دی ځکه چې د الله عبادت کوي نو طریقه په پیغمبر په طریقه د پیغمبر به کو ځکه د الله د عبادت طریقه بغیر د پیغمبر د طریقې نه غن شو د جوړې درې پیغمبر راغی د الله د عبادت حکم کو طریقې او خودلانو دا رسالت شو دارنګي ورپسې صداقت الكتاب او الرحمن الرحیم کې دا صداقت د کتاب شو او دارنګه ایمان بالآخرت مالک یوم الدین کې دا ټول مسالې د قران کریم هغه ټول چې کوم د سورۃ الفاتحه لرازي دارنګه دعوت دې سورۃ هغه اثبات د توحید دی چې الله رب العزت توحید پکې بیانېږي الحمدلله رب العالمین او ټول صفات ذکر کیږي د الله خلاصه د سورۃ درې حصے دي اولنۍ حصہ د آیات نمبر 3 نمبر آیات پورې د مالک یوم الدین پورې او پدې کې مسله د توحید او د الله رب العزت څلور صفات یو د الله خپل نوم ذاتی لله او څلور دغه صفات ذکر کیږي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیمه حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سره پدې کې عجز د بنده ذکر کوي الله تعالی چې بنده د الله محتاج دی دعا به دغه نه غواړي عبادت به د الله کوي درېمه حصہ د څلورم آیات نه شروع کیږي او تر اخره پورې پدې کې چې کوم دنو بیان د دریو ډلو کیږي یو منعم علیهم انعمت علیهم چې په کوم باندې انعام شوی دی د الله رب العزت دویم مغضوب علیهم چې پای غضب شوی دی او غي باندې مهرونه ولګول شوی دی په ځلونو باندې گمراه دي او دریم ولذالین هغه چې مهرونه پینې دي لګول شوی هغه چې کوم دی نه غلارې نه غبیلاري دي
دا درې ډلې به ذکر کوي. وروسته سورۃ بقره کې به د دې تفصیل بیا راځي د دې ډلو. دا د سورۃ فاتحه خلاصه وه چې فاتحه درې حصې شوه. اولنی مالک یوم الدین پورې په دې کې صفات د باري تعالی، دویمه ایاک نعبد و ایاک نستعین دغه آیت په دې کې عجز د الله بنده الله ته، او دریمه حصہ د اهدنا الصراط المستقیم نه تر اخره پورې، او په دې کې هغه درې ډلې به ذکر کیږي. امتیازات د دې سورت چې دا سورت ولې جدا راوړل شوې ده د نورو سورتونو نه. دې سورت کې داسې څه مسلې دي چې په نورو سورتونو کې نشته دی. نو په دې سورت کې امتیاز د دې سورت دا دی چې رد د هرې باطلې فرقې شوی دی په جامع طریقې سره، په لنډ او مختصر انداز باندې. بل د دې سورت امتیاز دا دی چې دې سورت کې د دعا غوښتلو طریقې ښودلې ده په اسانه او په لنډه طریقه باندې. بل د دې سورت امتیاز دا دی چې هوښیار سړي پنځه نښې ذکر کړي دي. یو نښه د هوښیار سړي دا چې دی به الله سره تعلق ساتي، الحمدلله رب العالمین. دویمه د هوښیار سړي نښه دا ده چې په ده کې به عاجزي وي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریم د هوښیار سړي نښه دا ده چې د ده د ژوند هدف به معلوم وي چې دی سفر کوي نو د څه لپاره یې کوي، د ده دا ژوند بې مقصد او بې معنا دی که څه مقصد او څه معنا لري. اهدنا الصراط المستقیم، د مؤمن د ژوند مقصد به هغه صراط مستقیم وي. او څلورم د هوښیارو خلکو نښه چې د ښو خلکو سره ملګرتیا کوي، صراط الذین انعمت علیهم. او پنځمه نښه چې دی به د بدو خلکو نه ځان ساتي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا امتیازات د دې سورت وو. مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه فرمایي چې د ټول قرآن څلور خبرې ذکر کوي. یو اصلاح د اعمالو کوي، بل اصلاح د عقایدو کوي، دریم د مقبوله انبیاء او دارنګ نیکانو خلکو اتباع طرف ته دعوت ورکوي، او څلورم د غیر مقبول او مردود دارنګ چې کوم دی هغه جهنميانو د هغوی د نقش قدم نه د اجتناب حکم کوي چې د دې نه ځان ساتئ. او دا څلور واړه په سورت فاتحه کې چې کوم دی هغه ذکر شوي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل کوي، هغه فرمایي چې لكل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم. د هر څیز یو مغز او د قرآن مغز چې کوم دی نو حوامیم سبعه دي. په اخره عشره د قرآن کې چې کوم سورتونه راځي او چې ټول په حامیم سره شروع کیږي، دا حوامیم سبعه او سورتونه دا د قرآن مغز دی. هغه سورتونو کې چې کومه مسله ده چې فاعبد الله مخلصا له الدین، چې د الله عبادت کوه او الله ته چې کوم دی خاص غاړه کېده. د هغې بیان هغه چې کوم دی په سورت فاتحه کې کېږي په ایاک نعبد په یو ټکي کې. دا د قرآن مغز دی. دا د سورت فاتحه خلاصه وه. اول تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو د تعوذ حکم په ابتدا د تلاوت کې. اعوذ بالله ویل دا چې کوم دی د قرآن کریم په اول کې دا چې کوم دی واجب یا سنت مؤکده دي په نزد جمهورو باندې. دا چې کوم دی نو سنت دي یا واجب دي چې تلاوت شروع کړئ نو اول به اعوذ بالله وایي بیا به بسم الله وایي. مقصد د اعوذ بالله څه دی نو تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق في الله. زړه پاکول د هر هغه څیز نه چې هغه د الله رب العزت هغه په ذات کې د سوچ او فکر کولو نه مانع ګرځي. هغه څیزونه د زړه نه لرې کول چې هغه سړی د الله نه اړي، هغه څیزونه هغه د زړه نه لرې کول او زړه د هغې نه پاکول، دا د تعوذ او دارنګې د اعوذ بالله د دې فایده به مقصد دی. دارنګې چې کوم دی نو اهل علم دا خبره کوي چې اعوذ بالله دا چې کوم دی نو نږدې خلکو چې کوم دی دارنګې د مقربین او د نیکانو خلکو هغه وسیله ده الله رب العزت ته. بل بسم الله ویل د تلاوت په اوله کې دا هم چې کوم دی سنت دي. او بسم الله رستو اعوذ بالله نه ذکر کوي ځکه په اعوذ بالله کې چې کوم دی نو هغه دفر مضرات ته هر قسمه نقصاني څیز د زړه نه ایستل، خیالات د زړه نه ایستل، شیطان د ځان نه لرې کول، وسوسو کوونکي هغه ځان نه لرې کول. او په بسم الله کې جلب منفعت دی، بیا د الله په نوم باندې امداد حاصلول او شروع کول په یو کار باندې. دا ځکه بسم الله د اعوذ بالله نه رستو ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. لفظی ترجمه اول الحمدلله صفتونه خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی. الحمد کې الف لام چې کوم دی دا استغراقي دی. الحمد نفس چې کوم دی صفت ته ویل کېږي چې د الله رب العزت دپاره راغلو نو دلته به هغه صفات مراد وي چې کوم د خدایتوب صفات دي، هغه صفات چې هغه بنده په هغې قادره نه وي، هغه د اله صفت وي چې هغې کې احتیاج نه راځي بنده. الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص د الله لره دي. د کمال صفتونه د خدایتوب هغه صفات چې هغې باندې بنده نشي متصف کېدی،
لکه باران ورول شو، ورځ شپه راوستل شو، دارنګې چې کوم دی نو شپه ورځ راوستل شو، لمر راخېجول، سپوږمۍ راخېجول، دا د الله صفات دي. اولاد ورکول، نفع رسول او ضرر رسول انسان ته، دا د الله صفات دي. بنده بغیر د اسبابو نه دا کار نشي کولی. که څوک بارانونه کوي نو بغیر د اسبابو نشي کولی. که څوک چاته نفع او ضرر رسوي نو دا هم بغیر د اسبابو نشي کولی. الله واحد ذات دی چې هر څه بغیر د اسبابو کولی شي. الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص د الله دي. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی. عالمین جمع د عالم د عالم ویل کېږي مخلوقات ده. او دلته چې کوم دی دا جمع راوړه ځکه په دنیا کې چې کوم دی نو عالم یو د انسانانو عالم دی، بل د پیریانو عالم دی، بل د ملایکو عالم دی، بل د حشرات الارض عالم دی، بل د جمادات ونو بوټو دا عالم دی. نو الله رب العزت یوازې د انسان تربیت کوونکی نه دی بلکې د هر قسمه عالم مخلوق، هغه پیری دی که هغه ملایکه ده، فرشته ده، او که نه هغه چې کوم دی جمادات دي، کاڼې بوټي ونې دي، د هر څه تربیت الله کوي. بوټی چې په کلاله کلاله ځمکې نه راخېږي نو د دې تربیت هم الله کوي. دغه مغز چې په خاوره کې واچولی شي او دا ورو ورو راخېږي دغه تربیت هم الله کوي. د ځناورو تربیت هم الله کوي چې دا پیدا شي او وړوکی بیا رالو شي. دارنګې د میښې د اوښو بیزي بچی د پیدا کېدو سره د هلک چې کوم د خوله کې هغه پیس کړي په هغه تربیت دا ټول الله رب العزت کوي. نو العالمین جمع راړه چې د هر قسم عالم تربیت هغه الله کوونکی دی. الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص الله لري دي. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانه دی په کافر او مسلمان باندې، الرحیم او خاص مهربانه دی په مسلمان باندې په آخرت کې. الرحمن عام مهربانه د مبالغې شوي دي دواړه، او الرحمن عام مهربانه په دنیا کې په کافر او مسلمان باندې دواړو د نعمتونه ورکوي. مسلمان له بطور نعمت ورکي او کافر له بطور استدراج ورکي چې دې ورو ورانی وي. او الرحیم خاص مهربانه دی په آخرت کې په دې کوم مسلمانانو باندې، آخرت کې به رحمت او نعمتونه به خاص کوم دي مؤمنانو ته متوجه وي. مالک یوم الدین، واقدار دی او مالک دی د ورځې د آخرت او الدین بدلا، د ورځې د بدلې د آخرت د ورځې مالک هغه چې کوم دی الله دی. حدیث مبارکه کې راځي چې قیامت کې به الله رب العزت اعلان وکړي لمن الملک اليوم، د چا لپاره اختیار دی نن ورځې، څوک نن بادشاه دی، د چا حکم چلیږي. نو هېڅ طرف نه به آواز را نشي. نو الله رب العزت به خپله وایي لله الواحد القهار، نن ورځې اختیار او واک او بادشاهي صرف د الله رب العزت ته. دا اولنۍ حصه وه په دې کې د الله رب العزت صفات او د ذاتي نوم. دویمه حصه ایاک نعبد و ایاک نستعین سره په دې کې عاجزي د بنده ذکر کوي الله ته چې بنده په ځمکه به صرف د الله عبادت کوي. ایاک نعبد خاص تا عبادت وکړو، و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو نه کې د بل چا نه. خاص دا ایاک دا ضمیر دی د مخاطب او دا یې مخکې کړل د نعبدو نه، دا چې کوم دی فعل دی. خاص تا عبادت وکړو داسې ویل شي نعبدو که ستا عبادت وکړو، دا ایاک یې د مخکې که دا دپاره د اختصاص دی چې بنده په دنیا کې دی به صرف د الله عبادت کوي. چې د عبادت لایق څومره کارونه دي هغه به دی صرف د الله رب العزت کوي. که رکوع ده که سجده ده هغه به هغه ته کوي، که سمداد دی به یا اسباب هغه به د هغه نه غواړي. بل مشکلاتو کې به هغه ته چې کوم دی آواز کوي. په دنیا په خلکو پسې به نه ګرځي، په قبرونو مندرونو دارنګې بوتانو پسې مزارونو پسې به نه ګرځي. ایاک نعبدو خاص تا نه ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، دعا د ربط القلب د زړه د مضبوطولو دپاره دعا. دا درېیمه حصه ده د دې ځای نه، او دې کې درې ډلې چې کوم دی ذکر کېږي او دعا ذکر کوي. اهدنا الصراط المستقیم، مضبوط کړي موږ په نیغه لاره. لغوي معنی خو دا چې وښیي موږ ته نیغه لاره، خو چې په مونځ ودرېد او قرآن ته کېناست نو دا خو نیغه لار ده. دا د هدایت او د استقامت دعا ده. مضبوط کړي موږ په نیغه لاره. ځکه کله کله انسان چې کوم دی اول خو دې نیغې لارې ته شیطان پرېږدي نه، خو که راشي نو بیا ورته استقامت نه رانصیب کېږي. ډېر خلک داسې چې مسلمانان شي او بیا د ایمان نه چې کوم دی لاس ووینځي او بس مرتد شي. اهدنا الصراط المستقیم، مضبوط کړي موږ په نیغه لاره، تر مرګه په دې لاره موږ ته استقامت رانصیب کړي. صراط الذین انعمت علیهم، دا نیغه لاره د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، تا پې نعمتونه کړي دي. نعمتونه خو بني اسرائیل هم شي، لکه رستو به راشي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي، وا بني اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمتونه چې په تاسو مې کړي وو. نعمتونه خو په بني اسرائیل هم شي، خو هغوی باندې بیا رستو غضب شوی چې باغو بغضب من الله به رستو راشي، و باغو بغضب من الله چې راګیر شو دي د الله په غضب کې.
وغیر المغضوب علیهم کې سرت بنی اسرائیل ته نووتو ځکه په هغې وروسته بیا غضب شوي نعمتونه پرې شي خو هغوی ناشکري کړې وه لاره د هغه کسانو چې تا پرې انعام کړلی صحابه کرام منعم علیهم انبیاء کرام صدیقین شهدا صالحین او صحابه کرام هغه نیکان خلک چې کوم تیر شوي د هغې لاره غیر المغضوب علیهم نه کې لار د هغه چا چې غضب پرې کړی شوی دی ولا الضالین او نه کې لار د هغه چا چې ګمراه شوي د نیغې لارې نه مغضوب علیهم دا هغه دي چې د هغوی په زړونو باندې مهر وهلی شوی دی صفات او تفصیل به بقره کې راشي دي عملونه چې الله رب العزت ورته مهلت ورکو خو دې ونه منله نو الله رب العزت ورته په زړونو باندې مهر ولګو اوس دې چې کوم دی د دین بیان حقیقت او حق او خبره هغه نه اوري نه ویني او نه چې کوم دی نو هغه د دې زړه ته کوزېږي دې به همیشه ګمراهی دویم ضالین دي چې مهر هم پرې نه دی والی شوی خو د هغوی داسې صفات دي چې هغه ګمراهۍ طرف ته انسان بوځي نو الله هغوی ته مهلت ورکوي او بیان ورته کوي چې دا پرېږدئ دغه کاره راوګرځئ او پس د دې نه غیر المغضوب علیهم نه کې لار د هغه چا چې غضب پرې کړی شوی دی ولا الضالین او نه کې لار د هغه چا چې ګمراه شوي د دې لارې نه دا د سورت فاتحې او خلاصه وه چې درې حصې وه اولنۍ کې صفات د باري تعالی دویمه کې چې کوم دی عاجزي د بنده الله ته او دریمه کې چې کوم دی هغه دریو ډلو ذکر او په هغې کې د هغه صراط مستقیم د ډلې د نیکې ډلې په هغې باندې د اقتدا او په هغې پسې د استقامت دعا چې کله انسان د دې په معنا پوهېږي په ترجمه پوهېږي نو لمونځ خوند باندې الله هغې پوهېږي چې په دې کې کومې دعاګانې دي او کوم ملغلرې پکې پرتې دي سورت بقره مدني سورت دی نزول کې 7 اتیایم دی او په ترتیب مصحفي کې 2 نمبر دی دا سورت رستو سورت بقره نه راوړی دی ربط د دې د مخکې سورت سره دا دی چې په سورت فاتحه کې توحید ذکر کو الحمدلله رب العالمین دلته دلایل په توحید باندې 21 دلایل ذکر کړي مخکې صورت کې صورت فاتحه کې دعا د صراط مستقیم ذکر شو چې اهدنا الصراط المستقیم موږ ته نیغه لار وښیه موږ په هغې مضبوط کړي نو بقره کې د دعا قبولیت ښیي چې هغه نیغه لار دا ده ذلک الکتاب چې دا هغه نیغه لار ده چې دا کتاب د چا سره دویم په صورت فاتحه کې 3 ډلې ذکر شوي صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا هغه دریو ډلو دلته تفصیلي د هغې هغه نښې او د هغې صفات ذکر کوي او بیا د هرې ډلې چې کوم دی د دنیا حکم او د آخرت حکم ذکر کوي چې د دې ډلو په دنیا کې څه حکم دی په دنیا کې به د دې نتیجه صحیح د دې صفاتو او د دې عملونو او په آخرت کې به الله دې له څه سزا ورکوي څلورم په سورت فاتحه کې بیان د مقاصد اربعه شو چې توحید او رسالت د نبی علیہ السلام کتاب او قرآن او دانګه آخرت ایمان بالآخرت او مالک یوم الدین ملاندو نو دلته راغی تفصیل به ذکر کوي په تفصیل سره به ټول ذکر کوي انځم په سورۃ فاتحه کې زمونږ وعده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دلته وایي چې د غوا بندګي به نه کوئ ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو نو دلته الله رب العزت وایي چې زما عبادت کوم د غوا بندګۍ نه به ځان ساتئ نو د غوا هغه تذکره پکې ته کوي چې بني اسرائیلو به د هغې عبادت کوو سورت بقره ته بقره ځکه وایي چې په دې کې د غوا د ذبح واقعه ده موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته د غوا د ذبح کولو چې کوم دی نو هغه حکم کړی و الله رب العزت حکم وکړو موسی علیه السلام ته وایي چې بني اسرائیلو ته د غوا د حلالولو ووایه او بیا د هغې هیلي او اجل ول پکې ښیي او اخر کار هغې چې غوا بیا څه په مصیبتونو حلاله کړه نو د هغه تذکره پکې ته کوي د اول سورت بقرې هغه اوږده ده ځکه دا سورت په ټول قرآن کې چې کوم دی نو اوږد سورت دی د دې سورت دعوا هغه 4 مسلې دي هغه توحید رسالت او دارنګې صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت دا 4 واړه مسلې به چې کوم دی کې ذکر کېږي او جهاد او انفاق او دارنګې تنظیم او آداب دا به ورسره چې کوم دی تفریعان ذکر کوي په ضمن کې خلاصه او تقسیم د سورت د دې مسلو دپاره 4 حصې دي اوله حصہ تر آیت نمبر 96 پورې ده په دې کې بیان د توحید د الله رب العزت دویمه حصہ د آیت نمبر 96 نه تر 176 پورې په دې کې مسله د رسالت د نبی علیہ السلام ذکر کوي او دریمه حصہ د آیت نمبر 177 نه تر 253 پورې او په دې کې جهاد فی سبیل الله ذکر کوي
هغې دپاره چې کوم دی نو هغه د کور قوانین، دارنګې د علاقې دپاره قوانین او د ملک د سمولو قوانین، دا 3 قسمه قوانین به ذکر کوي چې مجاهد به اول خپل کور څنګه سموي، بیا به خپله علاقه څنګه سموي او بیا به خپل ملک په کومو قوانینو سموي. هغه قوانین به د 3مه حصه کې ذکر کېږي. 4مه حصه تر اخره پورې او پای کې به انفاق ذکر کېږي فی سبیل الله، چې الله په لاره کې خرج کوي او د هغې مثالونه او دارنګې فضایل به ذکر کېږي. دا 4 حصې دي د سورتو. اول تر آیت نمبر 96 پورې په دې کې مسله د توحید، دویمه تر آیت نمبر 176 پورې په دې کې مسله د رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام، دریمه تر آیت نمبر 253 پورې او په دې کې جهاد فی سبیل الله، او 4مه حصه تر اخره پورې او پای کې انفاق فی سبیل الله. امتیازات د سورت، دا سورت ممتاز دی د نورو سورتونو په حلالولو د غوا باندې، چې په دې سورت کې د غوا د حلالۍ تذکره ده په نورو سورتونو کې نشته دی. دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نه منونکو 9 اعتراضونه په 2مه حصه کې، چې 9 اعتراضات په نبی علیه السلام کړي وو، لکه څنګه چې دې سورت کې ذکر دي په نورو سورتونو کې هغه نشته. دریم امتیاز د دې سورت هغه جهاد فی سبیل الله ابتدایي 3 منازل او خدای مجاهد به د کور او د ملک او د علاقې اصلاح څنګه کوي، دا په نورو سورتونو کې داسې نشته دی. 4مه واقعه د طالوت او د جالوت، هغه په نورو سورتونو کې نشته او په دې سورت کې ده. 5م د انفاق بیان سره د مثالونو نه څنګه چې دلته شوی دی نو په نورو سورتونو کې هغه نشته دی. په اوله حصه کې تر آیت نمبر 96 پورې چې ده، او دا 3 بابونه ده. اولنی باب آیت نمبر 20 پورې دی او په دې کې چې کوم دی بیان د هغه 3 ډلو به کېږي چې هغه انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د هغې صفات به ذکر کوي او دارنګې د هغې د دنیا حکم او د آخرت حکم هغه به ذکر کوي چې دې دنیا کې به د دې سره څه کېږي او په آخرت کې. نو دا د اولني باب چې کوم دی نو خلاصه ده. دویم باب بیا چې کوم دی هغه د 20 نه په اخوا شروع کېږي به، په دې کې چې کوم دی نو هغه بیان په اولني باب کې هغه د 3 ډلو د هغې د صفاتو تذکره به کېږي. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الف لام میم الله پوهه ده په معنی د دې حروفو. الف لام میم دا حروف مقطعات نه دي، د حروف مقطعات دا هغه حروف دي چې د سورتونو په اول کې ذکر کېږي او د دې معنی چې کوم دی هغه نشي ذکر کولی. مفسرین وایي هو سر لا یعلم معناه الا الله، دا داسې راز ده چې د دې په معنا باندې صرف الله پوهېږي، مخلوق پرې نه پوهېږي. دارنګه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان لكل کتاب سرا وسر القرآن اوائل السوره، د هر کتاب یو راز وي، د قرآن کریم رازونه چې دي نو هغه د اولنۍ حصې د سورت دي، د اولنۍ ټکي حروف مقطعات. او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان لكل شيء صفة وصفة القرآن حروف التحدي، د هر یو څیز یو غوره ځای وي او د قرآن کریم په آیاتونو په سورتونو کې غوره ځایونه چې نه حروف تحدي دي، د حروف مقطعات. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي عجزت العلماء عن ادراکها وبطلت خيول الخيال عن لحاقها، علماء کرام د دې د ادراک نه چې کوم دی عاجز دي چې د دې څه معنا ده. همدارنګه خیال پرست خلک په خپلو خیالونو باندې چې کوم دی د دې معنی ته نشي رسېدلی. امام شعبي رحمت الله علیه فرمایي سر الله فلا تطلبوه، دا د الله رازونه دي، دا په خپله مه طلب کوئ، په دې کې مه ننوځئ. امام رازي رحمت الله علیه فرمایي هذا علم المسرور وسر المحجوب استقصر الله بعلمه، دا چې کوم دی علم دی چې پټ کړی شوی دی، پرده کړی شوی دی او دا الله په خپل علم کې پټ کړی دی. او مقوله د عربو وی سر الحبیب مع الحبیب یجب الا یطلع علیه الرقیب، نبی علیہ السلام د الله محبوب دی او محبوب چې د محبوب سره کوم رازونه ساتي هغه داسې رازونه چې په هغې بل څوک نه خبروي، دا هغه د راز آیاتونه او د راز ټکي دي. الف لام میم الله پوهه دی په معنی د دې حروفو. بعضې مفسرونو تعبیل معنوي کړی دی، د الف نه الله مراد دی، د لام نه جبرائیل او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم. دا د قرآن کریم سند ته یو قسم اشاره ده چې قرآن د الله رب العزت د طرف نه راغلی دی، جبرائیل علیه السلام په واسطه راغلی دی، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی. خو دا تعویل ظاهري دی، حقیقي معنی یې دا نه ده. الف لام میم الله پوهه په معنی د دې حروفو. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی، اوچت کتاب دی. ذالک الکتاب دا مکمل نظام د ژوند دی. لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې، د الله د طرف نه کېدو کې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د الله د طرفه راغلی دی. لا ریب فیه هیڅ شک نشته د دې په نزول کې د الله د طرف نه.
دا کتاب چې عظیم الشان دا د الله تر طرف نه راغلی او په دې کې شک نشته. هدى للمتقین هدایت دی لپاره د متقیانو مجسم هدایت دی چې وسترګو لیدلی شي. هدى للمتقین هدایت دی لپاره د متقیانو. وصا شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کم استاد کمال غوښتل غواړي د کوم استاد کمال غوښتل غواړي چې یاره تعلیمات حاصل شي نو دغه شاګردانو ته به ګوري. نبی علیه الصلاة والسلام کمال چې څوک ګوري نو صحابه کرامو ته دي وګوري او د قرآن شاګرد چې نه به متقین متقیانو ته دي وګوري. نو دا چې کوم دی نور للموحدین تفسیر جریر معنی کوي چې هدى للمتقین ای نور للموحدین دا رڼا ده لپاره د موحدینو چې څوک د الله په ذات یقین ساتي. قرآن د هغوی دپاره رڼا ده. تقوا څه ته ویل کېږي؟ من سلک طریق المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالوفا واجتنب نفسه عن الهوى. شیخ سعدي وایي چې څوک د نبي علیه الصلاة والسلام په لاره روان شو ونبذ الدنیا وراء القفا او د دنیا هغه خواهشات او نعمتونه هغه شاته پرېښودل وکلف نفسه بالوفا او خپل ځان د نبي علیه السلام سره په وفا باندې مکلف کو او خپل ځان واجتنب نفسه عن الهوى خپل ځان د خواهشاتو نه منې کو. دا تقوا ده. ضروري نه ده چې د یو انسان په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شي د هغه په تندي د سجدې نښې جوړې شي او دارنګې د هغه د سترګو نه دی چې کوم دی چمک راوځي. چې یو انسان د نبي علیه صلات والسلام په طریقو روان دی د ګناهونو نه ځان بچ کوي او قرآن کریم په احکاماتو د نبي علیه السلام په طریقو چلیږي دا متقي دی. د تقوا لپاره 15 عقبات دي. یو چې کوم دی هغه ایثار الشدت علی النعمتو چې نعمتونو نه چې کوم دی ځان لرې کول سختو ته ځان نیولو. دارنګې ایثار العفو علی القوه چې هرې طاقت وي په یو ځای کې خو هلته چې کوم دی نو خپل طاقت نه استعمالوي او معافي کوي. درېیم دارنګې ذلت په عزت باندې غوره کول د دنیا عزت دپاره چې کوم دی دین نه پرېږدي او دنیاوي ذلت د ځان نه وي خو دین سره ځان تړلی ساتي. نو دا بله عقبه ده. بله پوڼۍ او عقبه د تقوا هغه ایثار الجهد علی الراحت دی چې راحت او آرام نه ځان لرې کول او کوشش او مجاهده کول د آخرت دپاره تیاری کول. بله عقبه او پوڼۍ د تقوا هغه ایثار الموت علی الحیات دی چې مرګ له چې کوم دی نو هغه په ژوند باندې ترجیح ورکول یعنې د مرګ دپاره تیاری کول. کوم انسان چې دا عقبې او دا پوڼۍ ټولې پار کړي دا انسان متقي دی. تقوا څه ته ویل کېږي؟ ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه لیکي التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا ولا الملائكة في أعمالك عيبا ولا أهل العرش في قلبك عيبا. تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا په ژبه کې څوک عیبونه مومي مخلوقو انسانان ستا په ژبه کې څه عیبونه مومي او نه ملایکو فی اعمالک عیبا ستا په عملونو کې څه عیب مومي چې مخلوق ستا په ژبه کې څه عیبونه مومي او ملایک ستا په اعمالو کې چې ستا عملنامه دي کې په هغې کې څه عیبونه مومي. ولا اهل العرش فی قلبک عیبا او نه د عرش خاوند ستا په زړه کې څه عیب مومي چې زړه دې د عیبونو نه د هر قسمه ګناهونو نه پاک کړی عمل دې د ګناهونو نه پاک کړی ژبه دې د غیبتونو او د پردو او تهمتونو د دې نه دې ساتلي. دا تقوا ده. بل ځای کې تفسیر ابن کثیر لیکي الله یراک مولاک حیث ینهاک ولا یخذک حیث امرک چې هغه ځای کې د الله ونیوي چې د کوم ځای نه ته منع کړی او چې هغه ځای کې ته غیر حاضر نه شي کوم ځای کې الله تا ته حکم کړی د نیکانو مجلس ته. نو دا تقوا ده چې د ګناه مجلس نه الله منع کړی نو هغه ځای ته نه ځي او د نیکانو سره د مجلس الله تا ته حکم کړی نو چې هغه ځای کې ته غیر حاضر نه شي. دا ابن کثیر دې ته تقوا ویل کېږي. نو تقوا هغه د انسان لپاره روحاني لار کولاوي د انسان روح په دې سره راژوندی کېږي. قرآن کریم دا هدایت دی لپاره د متقیانو مضبوطوالی د متقیانو لپاره. یا چې کوم دی للمتقین لمن اراد التقوا هدایت دی د هغه چا لپاره چې هغه د اراده د دې کوي چې زه متقي شم او ما ته د تقوا حاصله شي. نو قرآن کریم دا خلکو لپاره هدایت دی لار ورته کوي په طرف د تقوا. هدى للمتقین مضبوطوالی دی د لپاره د متقیانو الذین د متقیانو دا انعمت علیهم د هغوی صفات شروع شو. الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان به راوړي په غیبو باندې یو عقیده به درته سموي. دویم صفت ویقیمون الصلاة او پابندي به کوي د لمونځ. یؤمنون بالغیب هر قسمه عقیده هغه به چې کوم دی د برابر وي. ویقیمون الصلاة او پابندي به کوي د لمونځ هر قسمه عمل به د برابر وي د الله د حکم مطابق وي د پیغمبر په طریقه وي. ومما رزقناهم ينفقون دریم صفت دا هغه څه نه چې موږ ورکړی دي ته نو دوی به خرج کوي. هغه مال چې موږ درکړل تا ته الله وي د هغې نه به دې خرج کړي. رزقناهم کې اشاره وکړه دې خبرې ته چې د دنیا د مال دولت او د دې هر څه مالک هغه الله دی. رزقناهم الله وي چې موږ درکړل تاسو ته
دا خو یو قسم له احسان هم نه دی، خو بیا هم الله چې کوم دی نو په طور اجر هغه ښایي. ځکه چې تا له داسې یو څیز درکړي او درته وایي چې واپس ماله راکړه، یو په لس به یې درکړو، نو دا خو الټه د هغه انسان هغه احسان دی له تا سره. الله رب العزت مې ما درکړی دی او ماله یې راکړه، واپس به یې درله یو په لس درکړو. ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې موږ درکړي دي دوی ته، موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون دي خرچه کوي الله په لاره کې لګوي. دا دریم صفت شو د متقیانو د انعمت علیهم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. دا څلورم صفت ذکر کوي د مسلمان متقی او د منعم علیهم. دا به هغه خلک والذین واکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته، وما په هغه څه باندې انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوي دي. قرآن ته هم حق وایي، دا ته هم حق وایي، ما سبقه امتونه انبیاو ته د هغوی قرآن د هغوی کتابونو ته هم حق وایي. د قرآن عقیده ساتي او دارنګه ما سبقه انبیاو ټولو ته حق وایي. دا به د مسلمان صفت او د ده به دا عقیده وي. دا د منعم علیهم څلورمه نښه. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې به دوی یقین ساتي. دا پنځم صفت و چې دی به قیامت باره کې به د ده عقیده چې کوم دی هغه صفایي چې یاره قیامت راتلونکی دی په هغې به د ده یقین وي او دی به هغې له تیارې کوي. دا پنځم صفت شو متقیانو. وبالآخرة هم یوقنون قانون د جزا او سزا به دې مني چې یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغې کې به د عملونو بدلې ورکولې کېږي. نو دا پنځه صفات د منعم علیهم ذکر شو. دا د یو ډلې صفات به ذکر کوي او بیا به انسان ته وایي چې ته به ځانونه ګوره چې ته به کومه ډله کې او کوم صفات دې پتا کې. دا پنځه صفات ذکر شو د متقیانو منعم علیهم. اوس د دې دنیوي حکم چې په دنیا کې دا خلک څنګه دي او په آخرت کې اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا خلک هم دي چې په کامیابی باندې من ربهم طرف د رب دوی نه، اولئک هم المفلحون. دا خلک هم دي کامیاب په دنیا کې په هدایت باندې دي او په آخرت کې دي کامیاب دي. شیخ د شاپور رحمه الله هغوی به فرمایل د هر عمل دپاره دوه شکلونه دي، یو د دنیا شکل یو د آخرت شکل. لکه ریاض الجنه باغونه، ریاض الجنت نو په دنیا کې چې کوم دی د جنت باغونه هغه د ذکر حلقې دي، د قرآن د درسونو د حدیث د درسونو حلقې دي. د دې دنیا کې شکل دا دی او په آخرت کې شکل چې کوم دی هغه د جنت حقیقي باغونه دي. نو دغه شان د دې هم چې کوم دی نو دوه شکلونه دي، د دې متقیانو او د دې منعم علیهم، د دې عملونو او د دې پنځو صفاتو. دنیاوي شکل د دې هدایت دی چې دا خلک په هدایت باندې دي، او اخروي شکل به د دې چې کوم دی هغه به کامیابی چې دوی به کامیاب شي او دوی به جنت ته ځي. د دنیا شکل هم المفلحون سره د آخرت شکل او علی هدن سره د دنیا شکل د دې د عمل ذکر شو. اولئک دغه متقیان علی هدن د هدایت په دې باندې ناس من ربهم د طرف د خپلنا، اولئک او دا خلک هم المفلحون دوی کامیاب. دا خلک کامیاب دي. نو نتیجه د آخرت هم د دې ذکر شو. دویمه ډله اوس ذکر کوي ان الذین کفروا سره چې مغضوب علیهم دي، د هغوی صفت ذکر کوي، د هغوی د دنیا حکم او د آخرت حکم ذکر کوي. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی سواء علیهم برابر ده په دوی باندې انذرتهم کته یری دوی ام لم تنذرهم یا نه یری لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. که بیان ورته کوي او که نه کوي حدیث دا تصدیق نه کوي یا ایمان نه راوړي. پرې آیات کې یو ظاهري اشکال دی چې دا څنګه د بیان فائدہ بیا څه شوه چې که بیان ورته کوي او که نه کوي د ایمان نه راوړي، بیا پیغمبر بیان د څه لپاره کوي؟ نو د هغې جواب دا دی چې دلته د کفر مرتبې دي. یو کفر هغه دی چې انسان د ړنه یو څیز نه مني خو په خوله یې مني. دویم هغه دی چې د زړه نه یې مني خو په خوله یې نه مني. دریم هغه دی چې په خوله او په زړه دواړو یې نه مني. او څلورم هغه دی چې په خوله یې هم مني او په زړه یې هم مني، خو بیا هم چې کوم دی د ضد د وجې نه وایي نه یې منم. خوله هم اعتراف کوي چې دا دین حق دی، دا قرآن حق دی. د زړه نه هم مني چې دا حق دی، خو بیا هم وایي چې د ضد او د عناد د وجې ایمان نه راوړم نه یې منم. لکه د نبي علیه صلات وسلام د تره د ابوطالب ایمان هغه کفر و. نو هغه د ړنه هم نبي علیه السلام منلی او ظاهرا اعتراف هم کړی و په خلکو په مخکې چې دا هغه پیغمبر د اخرنی حق و، خو کلمه یې ونه ویله. نو دا هغه څلورمه مرتبه ده د کفر چې د ضد او د عناد د وجې نه هغه انسان چې کوم دی دین هغه پرېږدي او کفر اختیار کړي. او د دې چې کوم دی هغه بیانونه رستو اسباب د دې د ختم به رستو ذکر شي چې د دې په زړونو الله ولې مهر لګولی دی، دې ولې به حق بیان نه، د هغې تذکره به رستو راشي په نورو صورتونو کې. دې چې کوم دی هغه د خپلو خواهشاتو اتباع کوي او هغوی پسې ځي په مقابله د نس کې. د قرآن کریم حکم پرېږدي او خپل خواهشات رالي، لکه صورت جاسیه آیات نمبر 23 کې به راشي. دارنګه جدال مع اهل الحق
چې اهل حق سره مسلمانانو سره دارنګه هغه خلکو سره چې په حقیقي معنو کې د دین خدمت کې دای سره دي جنگ جګړې کوي نو دغه وجونه د عملونو د وجنه الله د دې کسبونو مهر وکړل دي او هله د دې باندې د قران د درس دارنګه د حدیثو د نبی رسول الله هیڅ قسم اثر نه پریږدي دریم د دې عمل هغه په کفر تلکیدل ضدن او عنادن لکه سورۃ منافقون کې واغراشي ودارنګه جحود انکار د الله د آیاتونو له سورۃ احقاف کې براشي حب الدنیا په مقابله د آخرت کې د دنیا سره مینا د سورۃ نحل کې راشي د دې د عملونو د وجنه الله رب العزت د دې پسلونو دې په وګونو په سترګو باندې مهر وهله دي نو کدي ته بیان کوي او کنه کوي ودی باندې اثر نه پریږدي پیغمبر خپل ډیوټي کوي وان الذين كفروا يقينا كسان جو کفر کړي کفروا اي ستروا الحق عنادا مدارک دا معنا کړی دا چې کفروا یعنی پټه که حق لره عنادن کفر یو کو زمیدار تم کافر ویلی شي باندې وای چې ذکر یې چې کوم د تخم بس مکه کې پټي کافر په معنا د لغوي سره پټاون کې تم ویل کېږي او سیس پټاون کې ان الذين كفروا يقينا كسان چې پټه که حق لره عنادن کفر ته کو انکار ته کو ثواب برابر ده علیهم ودیبانی انذرتهم کته بیان کوي دوی ته یاري دوی د اخرت عذاب نام لم تنذرهم یا نه یاري لا یؤمنون ایمان راوړي دا د دې صفات شر موضوع ورلای دا او کافر دي او کار دي نو ځکه چې یو صفات ولې ذکر کوم چې کافر او د کفر کلمه وي او ضدن او عادت نه بني او مخامخ د ښکار دي نو دا یو صفات ولا مدره دي نو دنیا حکم د دې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم د دنیا کې الله رب العزت مهر وهله دي ختم الله مهر وهله دي الله على قلوبهم قزون د دوی باندې وعلى سمعهم فوقون د دوی باندې وعلى ابصارهم غشاوه او پسترګو د دوی باندې پردي دي حق نه ویني نه اوري او نه پوهیږي پسونو دا معنوي پردي مراد دي چې نظر هوکار کوي او حد به نه ویني قران ته ګوري پاس الفاظ ورته ښکاري او په قران کې دنه کوم معنا مقصد او کوم حق روپ ته ورته نه ښکاري وګونو باندې اوري او د دې په حقیقت او په معنا نه پوهیږي او پس لور سره شته الله ولا قران فهم نه دی ورکړي دا د دنیا هغه نقصان شو دي او په آخرت کې دې نقصان ولهم عذاب عظیم د دوی لپاره وي عذاب لوی په آخرت کې د مغضوب علیهم دغه صفات او دغه دنیا حکم او د آخرت حکم په آخرت کې ورته لوی عذاب ملويږي دریم دلا او دغه چې کوم دي صفات او هغه ظالمینو گمراه منافقانو ومن الناس من يقول سره بیان د درې ډلې شروع شو او چونکه منافق دې چې کوم دې په خله باندې ځان هغه ظاهره هغه مسلمان ښکارا کوي او دې ظاهرا په مؤمنانو کې ځان حسابوي او په خلم چې کوم دې اعتراف دا کوي بار بار وایي چې ارزله مؤمنانو سره ما ردی وجنه د صفات الله رب العزت زیات ذکر کړو چې د دې د ځنه نه مني او ظاهرا وایي د جدا کول او د پیژنګلو ګرانه ده نو دې وجنه الله رب العزت د یاد له صفات ذکر کړو او د هر صفات سره چې کوم دې د حکم ذکر کوي چې منافق چې کوم دې د څه نقصان دی ودر دنیا څخه حکم دی او د آخرت څخه حکم دی ومن الناس من يقول آمنا وبعض خلقنا الناس جمع د انس دا یا د انس نه په معنا د محبت سره او انسان کوم الله د محبت باندې هو دی یا د انس نسيان نه دی معنا د یریدلو سره او انسان نوم چې کوم نه غیر راځي د انسان یا د الناس د نو سنت د حرکت بل اراده ته ویل کیږي چې په خپل اراده باندې حرکت کول د انسان یو صفت دی د اراده او کې د حرکت کوي ومن الناس بعض خلقنا مناسبتي يقول چې دیو په خپل وی آمنا بالله من ایمان راوړل په الله وباليوم الاخر يقول رز اخرت باندې وما هم بمؤمنين ونذي ایمان راوړونکي وما هم بمؤمنين د زړه نه دی ایمان نه راوړي په خپل خو دی وی چې ما ایمان راوړل خو زړه نه دی مؤمن نه دی ومن الناس بعض خلقنا ما سوتي يقول چې وای ایمان راوړل په الله او ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنين ونذي د زړه نه ایمان راوړونکي یو بد صفت ذکر شو دا ورته صفت دی په خپل ته د استعمال غره ما خپل غره چې کوم دی هغه تاسو سره نه يخادعون الله والذين امنوا دیم صفاتو چل ورکې د الله سره او دا کسان سره چې ایمان راوړل دوکه ورکې الله لا کسان لا چې ایمان راوړل وما يخدعون الا انفسهم ودي دوکه ورکې مگر خپل ځان له وما يشعرون دین کویږي نو دی ظاهری اشکال خدا راځي چې د الله له دوکه نه ورکول کېږي نو څنګه و چې خادعون الله دې دوکه ورکړي الله نه جواب دار چې دلته د دې د ګمان ذکر دی چې دې په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکړي دې چې کوم دې ځان مؤمنانو ته هغه ظاهرا کې مؤمن ښکارا کوي چې مؤمن ما په وړه کې منافقت پروت دی نو دې چې کوم دې ګمان دی چې څنګه مې مؤمنان دوکه کوم دا څنګه الله دوکه کوم دې ګمان دی
یخادعون الله دی په خپل ګمان کې دوکه ورکوي الله نه، چل ورکوي د الله سره. والذین آمنوا دا کسان سره چې ایمان راوړل دي. وما یخدعون او دی چل ول نه کوي، دوکه نه ورکوي مګر خپل ځانونه ته. وما یشعرون او دی کې شعور هم نشته. شعور چې کم دی نو دا په ځناورو کې، عقل په انسان کې، شعور هم په انسان کې. په ځناورو کې عقل نشته او پای کې شعور شته. ځناور چې ته یو دم ځای له وځي ورغړی نو هغه په شا زور کوي، ورته ور مخامخ کې ته بوله مخ کې دی کور کوي او په شا زور کوي. یا چې کم دی اوبو ته ور مخامخ کې ډوبای هم دی په شا زور کوي. دا په ځناورو کې چې کم دی هغه شعور دی، عقل پکې نشته، شعور دی او عقل پکې نشته. بل پردې نه پیژني چې چا پټی تلاړ ولا چا نه وکړه. نو په شعور په ځناورو کې الله په منافقانو کې چې کم دی د دین اسلام متعلق د مؤمنانو متعلق په دې کې شعور نشته. دومره چې کم دی بے فهم دي او د دین فهم د دې سره نشته. فی قلوبهم مرض، وجد عدم شعور چې ولې نه پوهېږي او ولې چې کم دی نو د دې هغه چل ولکوي د الله سره. وایي ځکه فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې کې مرض دی. فزادهم الله مرضا، الله دې زیات کړي دا مرض او خیري دي یا چې کم دی نو خبر دی. فزادهم الله، زیات کړه الله دې دا مرض. لهم عذاب علیم، د دې لپاره د عذاب دردناک په آخرت کې. بما كانوا یکذبون، په سبب دا دروغ چې دوی به ویل او کول به دروغ به ویل چې دوی به آمنا بالله، او دروغ به کول چې یخادعون الله والذین آمنوا، چل ول به کوي. د دې لپاره دغه صفاتو د دې وجه او دغه عملونو د دې وجه په الله دې له عذاب علیم ورکړي په آخرت کې. شیخ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایل فلما لم يعالجوا بشفاء القرآن فزادهم الله مرضا، چې د قرآن په شفا باندې د دې زونه خرج شو الله دې مرض نورم سیوا کړي. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، بل یو غیب داوی چې خپل غیب ته هنر وي. کله ورته ویل شي واذا قيل او کله چې ویل شي لهم دوی ته لا تفسدوا فساد نه کوئ في الارض، پس مکه کې قالوا دی وای انما نحن مصلحون، یقینا موږ اصلاح کوونکي یو. موږ هو چې کوم نه اصلاح کوو، تاسو دې ته فساد وایي. منافق سړی دی په معاشره کې فساد بهایي به خوري، قسمه دغه به راوباسي او پای سره بېدیني خوري. او چې عالم مولا سړی دیندار سړی ورته دا کار مه کوه، دا خو بېدینۍ ته لار کولاوي، نو دی به زه خو چې کوم دی مصلح یم او زه چې کوم دی اصلاح کوم او زه چې کوم دی مصلحت پسند یم، زه د خلکو له امر قایموم په دې ځای کې. نو د امن او د اصلاح په نوم باندې به ورته قسمه بېدینۍ او دارنګې چې کوم دی هغه فحاشۍ به ورته اړې به ورته جوړېږي. دا د منافق سړي نه خلا. الا انهم هم المفسدون، الله وایي الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون، دوی دي فسادګر، ولکن لا يشعرون، لیکن دوی شعور نشته دی، دوی نه پوهېږي د دې په حقیقت. واذا قیل لهم، او کله چې وویل شي دوی ته بل صفت دې ذکر کوي، کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي خلکو صحابه. آمن الناس نه مراد الکاملون فی الانسانیه، چې کوم کامل دی په انسانیت کې، العارفون بالمقتضى العقل، چې مقتضا د عقل باندې پوهې دي. صحابه کرام معیار د ایمان و، چې ایمان په شان د صحابه راوړی. نو دی وایي قالو نو وایي دا منافقانو انؤمن آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې بېوقوف ایمان راوړلی، دې ته بېوقوفه وایي. الله رب العزت جواب کوي، په صحابه باندې غیرت کوي. الا خبردار انهم یقینا دا کافر، دا منافقان هم السفهاء، هم دي بېوقوفه ولکن لا يعلمون، لیکن دوی نه پوهېږي، علم ورسره نشته، بېوقوفه خدا دي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، بل صفاته کله چې مخامخ شي دي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړل، قالو دی وایي آمنا موږ هم ایمان راوړلی. اذا خلوا الى شیاطینهم، کله چې دي ځان له خپلو مشرانو سره، اذا خلوا کله چې خالي ځای ته لاړ شي ځان له ځای ته الى شیاطین، د خپلو مشرانو سره، مشرانو ته ول شیاطین او شیطانان وي، ځکه کار د شیطانانو کوي، فساد خوري. چې کله د خپلو مشرانو خوا لاړ شي نو قالو نو دی هغوی ته وایي انا معکم، یقینا موږ ستاسو سره یو. لکه ابی بن سلول، دا سلول دا چې کوم دی نو د دې مشر و او دا باقي به د هغه خوا راتله، هغه سره به یې مشوره کوله، بیا به راتله منافقانو مؤمنانو سره به چې کوم دی نو ګرځېدلو. قالو نو دوی به وایي هغوی ته انا معکم، یقینا موږ ستاسو سره یو. انما نحن مستهزئون، یقینا موږ مؤمنانو پورې ټوکې کوونکي وو، موږ به دوی سره ټوکې کوو، موږ چې دوی خوا لاړ شو موږ ورته موږ هم ایمان راوړلی. او دا مؤمنان ورته سادهګان ښکاري چې کنه موږ دې دوکه کړو، پوهېږي به دې نه چې نقصان یې خپل وکړو. الله یستهزئ بهم، الله به بدله دوکې ورکړي، الله به یستهزئ بهم بدله خندا ورکړي دوی ته، راځي چې کوم خندنې کوي. لفظي معنا خو دا جوړېږي چې الله یستهزئ بهم، الله به دوی پورې وخاندي، او الله خاندي نه به چا پورې، دا د الله صفت نه دی، دا مناسبه دی. معنا یې دا ده چې الله یستهزئ بهم، الله به بدله ټوکې ورکړي دوی ته
ويمدهم او پریولی دوی لرا فی طغیانهم په سرکشولو دي کې یعمهون حیران او پریشانه یعمهون غرایب القرآن یکبون علی رؤوسهم سرونه به مرامړوړي او دارنګه چې کوم دي سرونه به ټکارې ورکوي سپېړې به راپرېږدي او حیران او پریشانه به دا د دې حکم دی او دا د دې نقصان دی په دنیا کې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دغه خلک دغه بدبخته اشتروا الضلالة چې غوښه کړه ګمراهي وایغسته ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې نو اشترا اغستل خرڅول والا کېږي چې د انسان سره یو څیز وینو بل پې والي دې سره هدایت ونه چې پای باندې ګمراهي واغسته نو جواب د هغې نه دا دی چې اشترا اغستل د دې لازمي معنی مراد ده چې خوښول انسان یو څیز هغې الي چې د ده خوښ شي نو دې د نبي علیه السلام سره هدایت او د منافقانو د مشر سره ګمراهي وه نو دې هغه ګمراهي خوښه کړه او د نبي علیه السلام هدایت یې پرېښودو اولئک الذین دغه بدبخت هغه خلک دی اشتروا الضلالة چې خوښه کړه ګمراهي بالهدى په بدله هدایت کې هدایت یې پرېښود او ګمراهي راواغسته فما ربحت تجارتهم بدله ګټه ونه کړه تجارت د دوی دغه تجارت دوی له ګټه ورنه کړه وما كانوا مهتدین او د دین یې غلار موندونکي دا چې کوم دی د مؤمنانو هغه صفات د منافقانو صفات ذکر شو د یې حکمونه چې دنیا کې د دې څه نقصان دی او آخرت کې کوم نقصانات دي او دا یې صفات ذکر کړه چې دې صفاتو ته ګوره د منافق دا نښې دي د دې د بل مخ ستا سپکه وي ستا په خوا کې ستا درنه وي پوه شه دا منافق دی دارنګه چې کوم دی د نیکانو خلکو مذاق وړاوي هغې پورې خندنې کوي وایي چېرې دا خو هغه زمانې بېوقوفه دي دا د منافق نه دا منافق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دې ځای نه اوس مثال ذکر کوي د منافقو د هغه منافق اعتقادي همدارنګې د مکې د مشرکانو د نبي علیه السلام مثال ذکر کوي د دې مثال داسې دی د نبي علیه السلام او د مکې د مشرکانو چې یو کس یې په ځنګل کې اور بل کړي او رڼا خوره شي د هغې نه یوه ډله هلته چې کوم دی په تیاره کې ناسته وي پکار دا وه چې دغه ډلې دې راغلی وي او د دغه اور د دې سړي نه د ده نه د لارې معلومات کړی وي او د ده نه اور او رڼا اخیستی وي لار لیدی او په هغه شپه کې چې کوم دی نو په خپل صحیح لار روان شوی منزل ته رسېدل وي نو دوی چې کوم دی هغه پرېښودو هغه کس اور بل کو او هغه اور هغه واغسته او روان شو هغه ځای نه لاړو هلته صرف سکاره پاتې شو او تیاره پاتې شو او دغه ډله په تیاره کې پاتې شوه دا د نبي علیه السلام او د مکې د مشرکانو مثال دی نبي علیه السلام ورته د توحید رڼا بله کړه مشرکانو د نبی علیه السلام مسله ونه منله قرآن ونه من او حدیث ونه منل د نبی علیه السلام هغه د اصلاح راوړی پروګرام د قرآن نظام هغه یې پرېښودو نبی علیه السلام چې الله مدینې ته بوته او مشرکان هغوی کارسالي راله او عذابونه پرې راله په مکه کې او هغوی دغسې پاتې شو د دغې رڼا نه محرومه شو مثلهم مثال د مشرکانو د نبی علیه السلام مثل الذي بشان دغه کس دی استوقد نارا چې بل کې اور فلما اضاءت ما حوله نو هر کله چې رڼا کې دا اور ما هغه څه حوله چې ګیر چاپېر د هغې نه رڼا کې هغې ته هغه ښکاره شي هر څه ذهب الله بنورهم بوتله الله رڼا د دوی نه رڼا ترې نه الله بوتله وترکهم او پرېښودو دوی لره د مشرکانو لره فی ظلمات په هغه تیارو کې لا یبصرون چې دوی څه نه لیدل هغه رڼا یې ترې نه بوتله او دوی په دغه تیارو کې پاتې شو نبي علیه السلام چې مدینې ته لاړه د قرآن او د صحابه کرامو هغه رڼا هغه اصلاحي پروګرام هغه ترې نه الله رب العزت مدینې ته وړو او دوی په مکه کې پاتې شو کارسالي پرې راله او دارنګې چې کوم دی هغه لوږه تنده او هغه عذابونه پرې راله نو دا د نبي علیه السلام او د مکې د مشرکانو د هغې چې کوم دی مثال ذکر کوو صم بکم عمی فهم لا یرجعون د دې حکم ذکر کوي چې دي صم دا کاڼه دي حق نه اوري بکم ګونګیان دي چې کوم دی نو حق ویلی نه شي عمی ړانده دي حق ویني نه فهم لا یرجعون نو دوی نشي واپس کېدلی چې هم دی حق ته د حق د اورېدو نه کاڼه دي حق خبره هره خبره به اوري خو د قرآن درس او دارنګې د حدیث د نبي علیه السلام د دین خبره هغه باندې بده لګي دارنګې ګونګیان دي محفل ته لاړ شي فضولي خبرې به کوي دین به ورته یادي مسلې به ورته یادي د محفل مطابق خبرې به ورته یادي دی به هغه څه نه وي ځان به یې ګونګې کړی دارنګې عمیون ړانده دي ښه ویني کتابونه ورسره شته او ښه دغه شته او بیا هم چې کوم دی د دین مطالعه نه کوي د دین نه ځان نه خبروي فهم لا یرجعون نو دوی هرګز دې نشي واپس کېدلی دي حق ته حق دې نشي لیدلی او کصیب من السماء فیه ظلمات دویمې ډلې مثال ذکر کوي چې منافق یې اعتقادي دی د منافق او د نبي علیه السلام د وحي مثال ذکر کوي چې باران وریږي او باران کې چې دی نو هغه
ګړزه ګړوزه تندر پکې را پریوزي د اسمان بجلي بلاګار وي او دارنګه چې کوم دی اوازونه خېږي درزا خېږي او تیارې وي توره شپه وي نو په هغې کې کله ګړز وشي رڼا شي نو د کس پکې روان شي لاره تر صدی پورې سړي ته ښکاره شي چې کله بیا هغه پړکا بند شي نو دی بیا چې کوم دی په هغه تیاره کې ودرېږي بیا چې رڼا شي دی بیا روان شي چې بیا ودرېږي بیا چې رڼا ختمه شي بیا ودرېږي دارنګې چې اسمان کې ګړز شي نو دی زر د یو ونې خواته د یو بلې خواته منډه کړي د تندر نه هم یېرېږي دغه مثال د منافق اعتقادي دی چې وحي نازلېږي او په وحي کې د منافق صفات ذکر کېږي او منافق په ګوته کوي مؤمنانو ته نو دی یېرېږي چې پړک شي وحي راشي د منافق یو صفت ذکر شي نو دی زر به یو طرف ته منډه کړي او د مجلس نه به وځي او به تښتي دا خو زما د صفاتو باره کې او زما باره کې چېرته راغلی دی نو دی به د هغې نه یېرېږي او که صیبن د منافق مثال او د نبی علیه صلات وسلام د وحي مثال او که صیبن یا مثال د دې په شان دغه باران دی من السماء چې د بره نه ورېږي فيه ظلمات چې په هغې کې تیارې وي سما په معنی لغوي سره چې د بره نه ورېږي ځکه باران د وریځ نه راورېږي سما په معنی لغوي سره چې د بره نه راځي فيه ظلمات چې په هغې کې تیارې وي ورعد ګړز ګړوز وي پکې ته وبرق او رڼاګانې وي برېښنا وي یجعلون اصابعهم فی آذانهم دی ګرځوي هغه خپلې اږدي خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې یجعلون اصابعهم اږدي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د یارې نه د یارې د تندر نه حذر الموت او د یارې د مرګ نه د تندر ګړز چې واوري نو دی چې کوم دی په غوږونو کې ګوتې کېږي او د مرګ نه یېرېږي دا مثال د منافق دی چې وحي رانازل شو د صفت پکې ذکر وي نو دی چې کوم دی په غوږونو کې ګوتې کېږي یو ګوټ ته منډه کېږي دا د هغه مثال ذکر شو والله محیط بالکافرین والله راګیرونکی د کافرانو دی یکاد البرق نږدې وره برېښنا یخطف ابصارهم چې اغوستی وی تختولی وی طاقت د لیدلو د نظر یې وله ختم کړی وی ړوند کړی وي منافق عملي مثال چې دی مفاد پرست دی کله ده ته رڼا شي په دین کې خپل څه فایده وویني نو دی بیا دین له راځي یاره په شرع به دا فیصله وکړو په شریعت به یې وګوري چې کله دی وګوري چې په دین کې د نقصان دی نو بیا یاره شرع نه منم په قانون به یې وکړو په عدالت به یې وکړو نو دی خپلې فایدې ته ګوري په دین کې ځینې میراث مسله راشي د خور د حصې مسله راشي د مور د حصې مسله راشي نو دی وایي نه عدالت ته به یې وځو هغه ټیم کې د ده نه شرع هېره شي که د جنګ جګړې دغه راشي نو بیا دی وایي یاره شریعت له به یې وځو دا د منافق د ټولو نه غټه نښه ده نیم دین مني نیم دین نه مني مفاد پرست دی یکاد البرق نږدې ده دا برېښنا یخطف ابصارهم چې تختولی وي هغه د لیدلو طاقت ده کلما اضاء لهم کله چې هر کله چې رڼا شي ده ته لهم په دې کې اضاء لهم هر کله چې رڼا شي دوی ته مشو نو دوی روان شي فيه په دغه رڼا کې چې خپله څه فایده پکې وویني نو مؤمنانو سره شي روان شي تر څه ځایه پورې د دین په دې لار لاړ شي واذا اظلموا کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې داسې یو حکم راشي چې د ده د طبیعت خلافي د ده د مزاج خلافي د ده پکې دنیاوي څه نقصاني هغه نو دی ودرېږي هغه ځای کې دی بیا په دین باندې نه ځي مخکې هغه ځای کې بیا نور خلک پرېږدي وایي ځکه تاسو بدلی شئ لاړ شئ زه به نه شم تللی زه به په شریعت دا نه کوم زه به په عدالت کوم ولو شاء الله لذهب بسمعهم چېرې خوښه وي د الله لذهب بسمعهم نو هماغه اغوستی به یې وي لذهب ختم کړی به یې وي اغوستی به یې بسمعهم طاقت د اورېدلو د دوی د غوږونو نه به یې د اورېدلو طاقت اغوستی وي وابصارهم او د سترګو نه به یې وله د لیدلو طاقت اغوستی وي الله رب العزت منافق ته بیا موقع ورکوي د ده په زړه مهر نه لګوي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي دویمه باب شروع شو دې ځایه تر دې ځایه پورې اولنی باب و درې ډلې پکې ذکر شوې د هغوی صفات ذکر شو منافقانو مثالونه هم ذکر شو پکې ته دې ځای نه دویم باب ذکر شو شروع کېږي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم په دې کې دعوا د توحید ذکر کېږي د الله رب العزت چې د یو الله عبادت وکړه او د هغه نه وکړه هغې باندې دلایل عقلیه چې کوم دی پنځه ذکر کوي یا چیلنج ورکوي د دې دلیل د وحي د الله د توحید د بیان خلاف د قرآن مخالفینو ته چیلنج ورکوي چې زه د قرآن په شان یو صورت راوړی دارنګې د دې دعوې منونکو ته زیري مؤمنانو له زیري ورکوي د آخرت د نعمتونو او کافرانو ته چې کوم دی یره او تخویف ورکوي د آخرت د عذابونو او دارنګې جواب د یو شبهې به وکړي او د مسلې دویم انداز به بیان کړي
څلورو نعمتونو سره نعمتونه به بیان کړي، څلور عام نعمتونه. دا دعوا ومنئ او که نه یې منئ نو دې احساناتو ته وګورئ. دا په داسې انداز بیانوي چې اول یو کس ته سړی بیان وکړي، هغه نه مني نو دلیل ورته پېښ کړي. د دې مسلې د حقانیت دلیل دا دی چې کله هغه دلیل باندې مطمئن نشي نو بیا ورته احسانات ذکر کړي. ته زما خبره ولې نه منې؟ ته زما په پوله پټي او زما په کنډر کې پاتې کېږي. ما دله دا کړي دي، ما دله دا کړي دي، ما دله دا کړي دي، ته ولې زما خبره نه منې؟ الله رب العزت اول د دعوې د توحید باندې 15 دلایل عقلیه ذکر کړي. دلایل په ذکر کې چې الله یو دی او هر څه الله کوي، او دا دلیل دی چې بیا هم نه مني نو بیا ورته چیلنج ورکوي، وایي ځه که دې ته حق نه وایي نو د دې په شان ته د ځان نه جوړ کراړه، که ته وایې چې دا د ځان نه جوړ کړی شوي دي، که دا هم نشي کولی او دا هم نه مني نو زما احسانات را یاد کړه چې کوم احسانات مې به تا کړي دي. او هغه یو یو احسان ورته بیا اثباتي چې دا احسان مې درباندې کړلی، دا مې کړلی، دا مې کړلی، نو زما ومنه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دې ځای نه دعوه د توحید اصل دعوه. یا ایها الناس اعبدوا، او خلقو عبادت د الله کوئ، ربکم د رب خپلو. یا ایها الناس خلقو اعبدوا عبادت کوئ د ربکم د خپل رب. واعبدوا كل ما جاء في القرآن من عبادة فهو بمعنى التوحید. تفسیر مضمونی عبادت په معنا په قرآن کې کوم ځای کوم معنا د عبادت راغلی نه په معنا د توحید سره راځي، د یو الله عبادت کوئ. تفسیر جلالین د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا را نقل کړي، وحدوا ربکم، الله یو وګڼئ. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو یو وګڼئ، ربکم الذی رب خپل هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې، یو دی تاسو پیدا کړی یې ځکه یو دی. والذین واکسان پیدا کړی من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي، تاسو پیدا کړی یې ستاسو نه مخکې چې څوک هغه الله پیدا کړی دي. لعلکم تتقون، چې خامخا تاسو له شرک نه ځان وساتئ. الذي جعل لكم الارض، دریم دلیل د الله د وحدانیت. الذي الله غذات دی جعل لكم الارض، چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه فراشن فرشو، څومره ښایسته اواره ځمکه غوړول لا کینې پې ګرځې پې سملې پې. والسماء بناء، او اسمان یې د چت بغیر د ستنو جوړ کړلی. والسماء بناء، او اسمان یې د چت جوړ کړلی، چت یې ګرځوللی. دا څلورم صفت، څلورم دلیل عقلی. پنځم دلیل عقلی، وانزل من السماء، او راوري د باره نه ماء اوبه، د اسمان نه د وریځې نه اوبه راوري او په هغې باندې فصلونه رازرغوني. واخرج، نو راوباسي به په هغې سره من الثمرات، رازرغوني په هغې سره من الثمرات د میوو د بوټونه، رزقا لکم، رزق ستاسو دپاره، میوهدار بوټي او خپل رزق راوباسي او تاسو له چې کوم دی رزق راکوي او ستاسو د ځناورو دپاره. دا پنځم دلیل د الله د توحید چې الله یو دی او هغه دا کائنات جوړ کړی دی او هغه یې چلوي. نتیجه د دلایلو، هر کله چې دا ټول دلایل د الله په وحدانیت دی او د الله په توحید دي. فلا تجعلوا لله، نو مه ګرځوئ الله لره اندازا په مثل د الله نور. انداز جمع د ند ده او ند ویل کېږي مثل او مساوي ته، یو شانوالي ته. مثلیت په صفت کې، مثلیت په ذات کې، مثلیت په محبت کې او په اطاعت کې. چې څنګه د الله سره مینه کوي، محبت کوي، د الله اطاعت او فرمانبرداري کوي او د الله صفات مني او الله په ذات او صفاتو کې یک تنها ګڼي، نو داسې د الله سره بل څوک مه ګڼه. فلا تجعلوا لله اندادا، مه ګرځوئ د الله سره په مثل د ده باندې. د الله سره د الله په مثل هغه عقیده مه ساتئ چې د الله راوړي نظام په شان بل څوک نظام جوړولی شي، د الله د ذات په شان بل ذات شته، یا د الله د صفاتو په شان د بل چا صفات شته، دا چال مه کوئ. فلا تجعلوا لله، مه ګرځوئ د الله دپاره اندادا په مثل د الله، وانتم تعلمون، او تاسو خو پوهېږئ چې د الله دپاره مثل نشته دی. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دلیل وحی ذکر کوي، صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د الله په توحید باندې دلیل وحی چې الله یو دی او دا قرآن د الله راوړی کتاب او پیغمبر د الله پیغمبر دی او حق دی. تاسو وایئ چې د ځان نه جوړ کړی دی، نو یو چیلنج وله ورکوي چې ځه داسې یو صورت راوړی عربی ټکه کې، په عربی ژبه کې نه، ځکه عربي خو ټوله چې کوم دی نو د قرآن په ژبه عربي ده ټوله. داسې صورت راوړی چې د الله نه بغیر د یو بل خدای د هغه د عبادت تذکره کړي وي او د هغه دپاره د هغه د توحید دپاره داسې دلایل ویلي لکه څنګه چې قرآن ویلي دي. لکه دی چې څنګه خپلې دعوې لپاره دلایل وایي د الله د توحید لپاره، څنګه د ژوند د اصلاح لپاره یو پروګرام رامخکې کوي او یو نظام ورکوي، داسې یو نظام، داسې یو دغه رامخته کوي، داسې یو صورت راړی، یو قرآن، یو بل کتاب تاسو راړی ځان. وإن کنتم، که چېرې تاسو فی ریب په شک کې، مما نزلنا د هغه څه نه چې موږ نازل کړي دي، علی عبدنا په خپل بنده باندې،
عبد ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نور د بشر دی نو عبد پیدا د بنده نه دی او پیدا ته نه بنده دی نو په میاس کو نور نشي راتلی خو بشر به کنه علی عبدنا مما لا اصلا نزلنا جمعنا نازل کړی علی عبدنا په خپل دی بنده باندې عبد دا چې کوم د کمال صفت د بنده دی دې چې کوم دی الله بنده دی دا غټ ټولو نه غټ صفت د بنده غدار چې دی د الله بنده دی علی عبدنا په خپل بنده باندې ځکه کړه کمال صفت د دینه بل غټ ونه الله به دې ځکه د نبی علیہ السلام لپاره غو ذکر کړی ټولو نه خو صفت او د کمال صفت هغه انسان د لپاره د الله د بندګۍ چې د الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی بندوي دي ورته به سورۃ راوړی یو سورۃ من مثلی بشان د قرآن چې څنګه سورتونه ذکر کوي څنګه دعوا دلایل ذکر کوي داسې یو سورۃ تاسو راړی چې تاسو د خدایانو تذکرې په کتاب داسې دلایل ذکر کړي ودعوا شهداءکم دلته وی بسورۃ یو سورۃ راړی او په سورۃ هود کې الته ذکر کړل چې لږ سورتونه راړی او په بل یو ځای کې راځي چې یو آیت راړی چې بنی اسرائیل کې نو دلته یو سورۃ ذکر شوی دی دا غي د ټولو ته په جمع باندې دا دعوت دی چې تاسو ټول راجمع شئ او چې کوم دی یو سورۃ په شان دی راړی او په سورۃ هود کې چې لږ ذکر شوی دی هغه ځکه چې الته مشرکان لږ ډلې په واقع دي هغه ته وایي تاسو لږ ډلې هر ډله ځان ځان متفق شئ او یو سورۃ جوړ کړئ راړی چې کله هغه دین عاجز شو الله ورته وی ځکه چې ټول جدا نشراله لس واړه یو ځای شي یو سورۃ راړی دې دین معجز شوم بیا ورته وی تاسو شئ د بوتان دي چې سره د خپل پیران او د څومره معبودان چې تاسو دا د ځان سره کوي د مشران د پیران مریدان ټول راجمع شي یو آیت راړی د قران په شان داسې خپل داوا ذکر کوي داسې دلیل په ذکر کوي د الله د توحید او بیان په داسې راړی یو سورۃ یو آیت کړی راړی ودو شهداکم راو بلې خپل مشرانو من دون الا ما سوا الله نه شهداکم خپل معبودان باطلا من دون الا ما سوا الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی وان لم تفعلوا يرد اخرت ولا ورکی چې زد پرې دی د اخرت نو یریږي د خپل انجام نو یریږي ان لم تفعلوا پس کچرته نشي کولای دا کارو ولن تفعلوا هرگز نشي کولای فاتقوا النار التي يريږي د اوراغنا وقودها الناس خشاک د خلق دی ول حجارت او غټي دي هغه ور نو یریږي چې دغه خشاک به خلق انسانان به یو غټي وي هغه به عذاب ورکول کیږي په جهنم کې نو دا انجام نو یریږي عدت للکافرین تیار کړی شوی دا عذاب د پاره د کافرانو نه منونکو چې څوک د دین اسلام نه د پیغمبر د راوړي مشن نه مخړی هغه به دا عذاب ورکول کیږي وشر الذين امنوا اول توحید ذکر شون بای باندې چې کوم دلان دي نه منونکو ته غیر د اخرت ذکر شو اوس زیر هغه منونکو ته څوک دا داور توحید منی د الله عبادت کوي والله یو باندې نه له زیر ور کوي وبشر الذين امنوا زیر ور کوي هغه کسانو ته پیغمبره ایمان راوړل او عامل الصالحات او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر ان لهم چې کینن د دوی لپاره جناتین باغونه دي اخرت کې تجری چې بهږي به من تحت الانهار لاندې دغه نهرونه كلما رزقوا منها من ثمرة هر کله رزقو چې ورکشي دوی ته منها لدینا من ثمرة د سمعون رزق ولا ورکشي میوه ولا ورکشي قالوا دی بوای هذا الذي دعوا رزقنا چې راکړ شوی موږ من قبل مخکې دینا زکه دا به کوم ته په شکل کې د دنیاوي میوه په شان دی زکه چې کله شکل بدل نو دا خوراک په ترتیب او په طریقه باندې سړی نه پوهیږي شیخ القرآن رحمت الله علیه په دې ځای باندې یو واقعیا خپل ذکر کوله چې موږ تازه سین ته لاړو نو هلته چې کوم دی دا امونه هغه وخت کې دا ټکنالوژي او دا ګاډي او دا سیسونه دومره ترقي او دوره دغه نو سهولیات نو چې دا غځای نه میوې دلته راغلې وي نو دې ځای کې موږ ام نو لیدلی چېرته چې موږ لاړو نو هلته کسانو امونه خرڅول او خوړل به موږ هم راواغسته زه را ملګري سره کېناستم نو ما هغه هم ته کاته چې دی اوس د کوم طرف نه شروع کوم خورم به یې څنګه نو ناسو دې کې یو کس راغی سیندې نو هغه ته یاره دا څنګه خوړلی شي نو هغه چاقو راواغسته نو کټ کټ یې کوو وایي چې راپاسه پټ پټې لرې کړي د میز دا همدغه چې دا به وخورې او دا هډوکې به بیا وغورځوي شیخ القرآن رحمت الله علیه به وایي چې دې ځای له زه راغله نو ما ته دغه پته ولګېده چې په شکل یو شان نه وي انسان بیا د خوراک په طریقه نه پوهېږي په آخرت میوې به د دنیا د میوو سره په شکل کې یو شان وي خو خوند به یې د دې نه چې کوم دی او په سوچنده زیات وي د دې وجې نه جنتیانو له چې د آخرت نعمتونه ورکړل شي نو دوی به وایي چې دا خو د دنیا د په شان دي اوتو به متشابهه وربکړل شوي ته به د دنیا د دې میوو په شان متشابهن یو شان په خوند رنګ کې یو شان په رنګ او په شکل کې او په خوند کې به چې کوم دی د دنیا د میوو نه زیات ښایي
ولهم فيها ازواج مطهره او د دې لپاره په دې کې بیبيانې پاکي ولهم فيها خالدون دی په جنت کې همیشه درې هغه سټیپونه او درې پونه یې ذکر کړی چې په آخرت کې به کور ورکړي شي په خالی کور کې چې کوم دی د انسان ساتنه کی شریک حیات به ولور کی یا شریک حیات ور سره وي کور وي نعمتونه وي خو چې هغه ژوند ختمېدونکي مرګ به راځي نو بیا هم انسان پریشان دی الله هغه درېم د هم ذکر کو چې هغه ژوند همیشګری د پای باندې زوال نه راځي او هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه دا مؤمنانو له زیر ورکو دې ځای اوس ان الله لا یستحی نه جواب دی او شبهه ذکر کوي کافرانو دا څنګه د الله کتاب دی په دې کې هغه د ماشو چې کوم نو تذکرہ کیږي د وړو وړو سيزونو نو دا غي جواب کوي چې دا چې کوم دی دا سيزونو تذکرہ چې دې کیږي نو دا د مثال لپاره ذکر کیږي او مثال لپاره د وضاحت ذکر کیږي او دا چې کوم دی د بلیغ او د فصیح کلام غټ صفت داري ته په مثال باندې سړی پوهه کې په خبره باندې مخاطب په مثال پوهه نو کله کله یو مسله ګرانه هغه سړی پوهیږي نه چې مثال پیش کړی شي نو سړی په خپور شي پای باندې هغه دا اعتراض کوم دا اعتراض جواب ان الله لا یستحی یقینا الله حیا نه کوي الله باک نه کوي الله نه پریږي بیان د حق ان الله یقینا الله لا یستحی نه پریږي بیان د حق حیا نه کوي ان یزر وادا چې بیان کی مثلا مثال ما باولتن د یو ماشي وما فوقها یا د ماشي د پاسه یعنی د فوقها په مکانی دی د ماشي د پاسه چې نری نری وزري دي دا هم الله په مثال کې ذکر کړي الله د دینم چې کوم نه هوا حیا نه کوي د دینم چې کوم دی په دې باندې هغه هیڅ باک نه کوي دا هم ذکر کولو هغه حاجت راغله الله به دام په مثال کې پیښ ان الله یقینا الله لا یستحی نبی بیان د حق حیا نه کوي یعنی د بل بیان کی مثلا مثال ما باوزتن د یو ماشي فما فوقها یا پاسه د ماشي نو ماشي نو وړو کې لکه ماشي وزره د ماشي په پاسه فاما الذين امنوا مثال ذکر شنو خلق ګړل شي فاما الذين هرچا کسان یامنو چې مان راول فیعلمون نو دی پویږي انه حق من ربهم چې دا قران حق دی طرف د رب دینه دا مثال چې ذکر شو دا مناسب دی ممثل سره مطابق دی نو چې کوم مؤمنان نه غوي دا مثال چې ذکر شو دا حق د الله تعالی طرف نه او دا د ممثل سره د کوم څه د باره کې ذکر کړو دا راوي سره مناسب او مطابق فاما الذين دوی مړه هرچا کسان چې کفر کړل زیدیان دي عنادیان دي فیقولون نغوی ماذا اراد الله بهذا مثلا سیراده کوي الله په دې مثال باندې دا مثالونه چې الله ذکر کوي دا څنګه عظیم شان کتاب دی په دې کې ماشو مثالونه ذکر کوي خلق ګړل شي ذل به کثیرا نتیجه د دې مثال د بیانولو غدای یو ذل به کثیرا گمراهی ښکارا کوي الله په دې باندې ډېرو لفظي معنی خدای چې گمراه شي په دې باندې ډېرو قران دا ور قران صفت نه چې خلق گمراه کوي یذلوا ښکارا کوي الله گمراهی به دې په دې سره ډېرو دغه پړه کې را گمراهی او د ازید عینات پروتي او چې کله الله یو بیان وکي او یو مثال راولېږي یو صورت راولېږي نو دا هغه ځړنه هغه ګن هغه راوځي او گمراهی ولکه شیخ القرآن رحمت الله علیه به پټ ډیران دی ډیران د پاسه چې کوم نه هیڅ نخکاری وځ شوی او بری په پراتی هو چې لخته پکې وې نو ډډوزي تیر روان شي دته هم چې مثال بیان شونه دی ډایرک اعتراضونه شروع کړي د ډړنه بل گمراهی دغه راخکاره شي ويهدي به كثيرا او مضبوطی بلې سره زیاتو مؤمنانو لدا فائدې ورکړي د دې مثال فائدہ مؤمنانو د پاردار چې دې زړه نورم مضبوط شي مسله باندې خو پوه شي ويهدي او مضبوطی کې به په بیان د مثال باندې کثیرن زیات خلکو وما يذل به الا الفاسقين گمراهی د ښکارا کوي په قرآن سره مگر فاسقانو گمراهی الله په دې سره ښکارا کوي فاسقان څوک دي نو دا اوس مثالونه ذکر کوي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه صفات ذکر کوي فاسقان څوک دي الذين كسانوا ينقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله درې قوتونه دي په انسان کې روحاني یو قوت ایمانی دی دویم قوت فطری دی او دریم قوت عقلی دی نو انسان قوت ایمانی دا په فاسق کې چې کوم دی هغه کم دی الذين فاسقان کسان دي چې ماتي وعده د الله ایمانی قوت کم دی من بعد میثاق روز پر مضبوطولو دا غینا الله سره وعده کوي هغه باندې کوي د دې وعده نه مراد هغه وعده نه الست بربکم یا الله د ربوبیت وعده د الله سره کړی مو بیا هم چې کوم دا غینا تخت قوت ایمانی کم دی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل قوت فطری کم دی ذل رحمین ساتي ويقطعون دي کټ کوي ما هغه رشته امر الله چې الله حکم کړل به پای باندې یوصل د به وسته صادق شي هغه ذل رحمین ساتي رشتہ دارو کې چې کوم دی خپل میاس کې عقد رحمی کوي دا فاسق دویم صفت دی دریم صفت
ويفسدون فی الارض فساد کې بزمکه کې قوت عقلی کم دی ځکه کامل العقل انسان چې کم دی هغه چرم فساد نه کوي بزمکه کې او کم عقل انسان چې دی همیشه فساد کوي فاسق سره دغه د درې صفات دي یو دار چې د قوت ایمانی به کمی الله سره کړي وعده او عبادت راغینه به تختی دویم د قوت فطری به د کمی صله رحمی به قطع کوي دریم دی چې کوم د قوت عقلی به د کمی دی فساد کوي اولئک هم الخاسرون ثمره د فسق کوي اولئک هم دغه فاسقان هم الخاسرون دي تاوانیان په دنیا او آخرت دواړو کې هم الخاسرون دي تاوانیان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دې ځای پورې چې کوم دی هغه جواب د شبهې وشو دې ځای نه کیف تکفرون بالله نه بیان د څلورو نعمتونو ذکر کوي دا دویمه حصه شروع و بیان د توحید په کې وشو په هغې دلایلو مؤمنانو ته بشارتونه او نه منونکو ته یره او دارنګې جواب د شبهې اوس دې ځای نه څلور نعمتونه ذکر کوي عام مسلمان عام هغه انسانانو ته ځکه دا څلور نعمتونه چې دي دا عام دي دا د مسلمان سره او د کافر سره چې نه هغه خاص نه دي دا عام دي که مسلمان دی او که کافر دی او ټولو ته دا نعمتونه هغه شامل دي هر کله دلایل بیان شو بیا هم یو کس هغه دغه نه مني توحید نه مني الله عبادت نه کوي او د الله د دین نه ځان اغوا کوي دلایل ورته ذکر شو بیا هم نه مني اعتراض چیلنج ورکړ شو بیا هم نه مني نو اوس په نعمتونو ثبات دي تاسو وایئ خو زما دا نعمتونه دي دا آیات کزان ته او دا آیات ته اول د نشنه مشته کړی آدم کې وی وجود ته میرا واستي په دنیا کې نه وی ما د دنیا ته میرا واستي تربیت مې دل درکو راغټ مې کړی وجود مې درکو عمر مې درکو مال دولت مې درکو ځواني مې درکړه نو ولې چې کوم دی د الله د دین نه تختی کیف تکفرون بالله به نعمتو څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې وکنتم امواتا او حال دار چې وای تاسو مړو واحیاکم تاسو راځوندې کړئ کنتم امواتا وای تاسو نش اول نو وای د سره وای نه په دنیا کې او دنوم هونو واحیاکم نو تاسو راځوندې کړئ احیاکم نو تاسو راځوندې کړئ الله رب العزت تاسو نشوئ نو الله وجود ته راوستی نو د هغې تذکره کوي کنتم امواتا وایي تاسو نش په احیاکم نو تاسو یې راژوندي کړئ ثم یمیتکم نو بیا به تاسو مړه کي ثم یحییکم بیا به په آخرت کې راژوندي کي ثم الیه ترجعون بیا به د الله ته تاسو واپس کړی شئ تاریخ سابقه عبرت لاحقه و چې مخکې ته خلک ګوري وروستو هغه را روان مستقبل کې هغه انسان ته چې کوم دی نو هغه ژوند دا عمل پکې تخیل ورته نو الله وی مخکې نشوي ما وجود ته راوستي بیا به مړ شي بیا به ژوندی شي مخکې نشي وجود ته مې راوستي که اوس عمل ښه وکړو نو چې بیا دې نش کړم او بیا دې وجود ته راولم نو بیا به ښه ژوند درکړم دوه مرګ او دوه ژوندونه دي ثم یحییکم بیا به ژوندي کوم بیا به ژوندي کي تاسو لره ثم الیه ترجعون بیا دې الله طرف ته تاسو واپس کړی شئ والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دویم نعمت ذکر کوي عام نعمت یو دا چې تاسو نشوئ ماشته کړئ دویم نعمت الذي الله هو الذي الله غذات دی خلق لكم ما في الارض پیدا کړي دي لکم تاسو لپاره ما هغه څه په الارض چې بزمکه کې جميعا ټول چې بزمکه کې څومره څیزونه دي د فائدې هغه ټول هغه الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي دي او ټول د الله رب العزت د طرف نه دي یا خو چې کوم دی ټول په ټوله کې فائدہ ده په بعضو کې موږ ته پته لګي او بعضو کې موږ ته ښکاري نه لکه په زهرو کې هم چې کوم دی فائدہ ده د کینسر علاج دی پکې ته په توره او ټوپک کې څنګه نقصان دی نو دغه رنګې فائدہ پکې ته هم ده خلک یې د جهاد دپاره استعمالوي نو په هر څیز کې فائدې شته خو بعضې انسان ته ښکاري او بعضې نه ښکاري خلق لكم پیدا کړي دي ستاسو د فائدې لپاره ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې جميعا ټول په ټوله یعتقدوا جميعا منه عقیده وساتئ چې ټول د الله د طرف نه دي دا ټول د الله د طرف نه دي د دې عقیده وساتئ نو دا د انسان د فائدې لپاره ثم استوى الى السماء بیا برابر شو اراده وکړه الله اسمان ته فسواهن نو برابر کړ دي لره سبع سماوات و اسمانونه جوړ کړو ستاسو په ځمکه باندې هر څه ستاسو د فائدې لپاره جوړ کړو اسمانونه یې در باندې جوړ کړو وهو بكل شيء عليم دا الله په هر یو څیز باندې پوه دی دوه نعمتونه ذکر شو
یو د نش نه مې وجود ته راوستی، دویم د دنیا هر څیز او هر نعمت مې ستا د فایدې لپاره پیدا کو. نو وایي معنا توحید ومنه، د الله ومنه، د الله بندګي وکړه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دریم نعمت دې ځای نه ذکر کوي، هغې ته تمهید هغه دریم احسان ده چې د انسان پیدایش د غټ مقصد دپاره شوی چې خلافت په ځمکه باندې چې دی په ځمکه د الله قانون هغه چلوي، او دا دومره لوی خلافت او په ځمکه باندې د الله د قانون د هغې نیابت، دا دومره لوی نعمت الله انسان له ورکړو. د بنسبته پیریان هم پاتې کېدو، هغوی کې هم دا دین راتلی شو، پیغمبران هغوی له هم الله را قرآن ورکولی شو، خو الله انسانانو له ورکړو، دا د انسانانو دپاره نعمت شو. وإذ قال ربك کله چې وویل رب ستا للملائکة ملائکو ته انی جاعل یقینا زه ګرځوونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفة یو نایب و چې هغې چې کوم دی زما هغه احکامات چې کوم ورته زه لېږم هغه به نافظ کوي په دې ځمکه کې. خلیفه به د الله رب العزت قانون پر الله په ځمکه نه هغه چلوي. نو الله انسان د خلافت دپاره پیدا کړی په ځمکه چې دی به زما د احکاماتو پیروي کوي او په ځمکه به زما قانون چې کوم دی چلوي. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. ملائکو چې کوم دی نو الله رب العزت هغه استفسار یې وکړ د الله رب العزت نه چې اتجعل فیها ته ګرځوي په دې ځمکه کې، پیدا کوي په دې ځمکه کې مانا هغه څوک یفسد فیها چې فساد کوي په دې ځمکه کې. ځکه هغوی چې دې ته وکتل چې انسان د خاورې نه جوړ شوی دی، دلته الله قوت شهواني هم ورکړی دی، قوت غضبي پکې هم دی، غوسه کېږي به هم، په ده به شهوت هم راځي، نو دی خو به چې کوم دی نقصان کوي په ځمکه کې. دا قوتونه خو د نقصان دي. الله رب العزت ورې جواب ورکړو بیا من یفسد فیها دي ورته وي فرشتو وي استفسار یې وکړ د الله نه. قالو چې فرشتو اتجعل فیها ته پیدا کوي په دې ځمکه کې منا څوک یفسد فیها چې فساد کوي په دې ځمکه کې ویسلک الدماء وینې تویوي. فساد کوي ځکه چې شهوت قوت دی پکې ته، ویسلک الدماء وینې تویوي ځکه د غضب قوت دی پکې ته، غوسه ورې ورځي. ونحن نسبح موږ پاکي بیانو بحمدک ستا په ستاینه لګیا یو، ونقدس لک او ستا پاکي بیانو. قال وی الله رب العزت انی اعلم یقینا زه پوهېږم ښه پوهېږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو مې نه پوهېږئ. په دې انسان کې هغه پټ استعدادات او پټې هغه خزانې دي چې په هغې باندې تاسو نه یې خبر، هغه ورته اوس وروسته ښکاره کوي. وعلم فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو باندې. وعلم وښودلې آدم علیه السلام ته الله الاسماء اثر د یو څو څیزونو، الاسماء د یو څو څیزونو اثر یې ورته وښاو چې لوږه ده، تنده ده، چې ډوډۍ چې نه دا لوږه ختموي، اوبه تنده ختموي. دا الله د انسان کې په آدم علیه السلام کې دا ماده کېښوده، نو د هغې هغه اثر په خپله ده ته پته ولګېده چې دا چې کوم دی لوږه ختموي او دا تنده ختموي. کلها د ضرورت موافق، کلو دلته هغه چې کوم دی نو هغه کل عرفي دی چې د ضرورت ټول څیزونو هغه اثر یې ورته وښاو. ثم عرضهم بیا پیش کړه دوی لره علی الملایکة په ملایکو باندې. ملایکو ته یې هغه څیزونه مخکې کړو. تاسو د ډوډۍ د ونو میوو د دې اثر پېژنئ، د اوبو په اثر باندې خبردار یې چې اوبه چې کوم دی نو څه کوي. ملایکو چې کوم دی نو هغه د دې نه د عدم علمۍ د لا علمۍ اظهار وکړو چې موږ د دې د اثر نه ناخبر یو. نو ثم عرضهم بیا پیش کړه د په ملایکو باندې. فقال نو ورته الله انبئوني ما خبر کړه باسماء هؤلاء په اثر د دې څیزونو باندې ان کنتم تاسو صادقین که چېرې یې تاسو رښتوني. که تاسو وایئ چې د انسان دی فسادګر دی او دې وینه تویوي په ځمکه کې او دی د خیر کار نشي کولی، نو ځای تاسو ما ته د دې څیزونو اثر وښایئ. قالو نو ویل ملائکه سبحانك لا علم لنا پاکی د تعالی لا علم لنا نشته نه سره موږ سره الا مگر ما هغه علمتنا چې تاسو ته هودره دی او پای کې د دې څه د اثر علم نشته. انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والا ذاتي ته په د هر څه په استعداد حکیم حکمت درې په پیدایش د آدم علیه السلام کې چې دې پیدا کړل نه بده کې بس استعداد تاسو کې. قال انو الله رب العزت یا آدم ان بهم خبر کړی لا یا اسماء په اثر د دې څیزونو آدم علیه السلام ته الله چې کوم نه داو په حکم وکړو چې ملائکه باندې اوس د دې اثر دې څیزونو غا اثر هغه ته کوم ظاهر کا. فلما انباهم هر کله چې خبر کړو دې ملائکه د آدم علیه السلام بیا اسماء په اثر د دې څیزونو یاره ډوډۍ لوګه ختمي ونه میوه بوټي او میوي دا چې کوم نه هغه لوګه ختمي او بدن د ختمي هغه اثر ورته وخو. عالم ورته الله رب العزت ملائکه تعالی ما قل لكم يا مانو کی تاسو ته اني عالم چې ګنن څه پوهیږم غیب السماوات په غیب الاسمانونو او الارض رزمکو عالم پوهیم ما په اسماء تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما كنتم تكتمون چې تاسو پټوي. ما تبدون چې تاسو ښکارا کوي اطاعت کوي، ما تکتمون چې تاسو پټوي یعنی شیطان چې ملائکه مېسي موجود خپل تکبر پټوي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس
دې ځای نه دریم احسان هغه ذکر کوي، دا ورته تمهید کېښودو. مخکې دریم احسان دغه تمهید و، دې ځای نه چې کوم دغه احسان ذکر کوي چې ستاسو مشر نیکه هغه مې چې کوم دی مسجود الملایکه وګرځاوه، ملایکو ورته چې کوم دی نو سجده وکړه. دومره لوی احسان ما تاسو سره کړی دی. د فرشتو په شان روحاني مخلوق امارا وسو ستاسو نیکو بابا آدم ته په سجده پرې باسو، زما ومنه زما عبادت کوئ، ونه بوټو ته مه کته کېږئ او زما د قرآن تابعداري وکړئ، دا نظام ومنئ. وإذ قلنا کله چې موږ للملائکة ملایکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام. دا سجده په طرف د آدم علیه السلام به او دا الله رب العزت ته، لکه څنګه چې په طرف د کعبې ده خو دا الله ته. د دې وجې نه علماء کرام وایي یو سړی کعبې ته سجده په دې نیت کوي چې بس دا یو کوټانی ده ګټو او دې ته چې کوم دی نو بس یو کوټانی صرف ګڼي او دې ته سجده کوي. دا عقیده یې نه چې ما ته الله حکم کړلی او دا سجده زه الله ته کوم په دې په طرف یې کوم، دا انسان د ایمان نه خلاصېږي، دی کافر کېږي. دارنګې سجده د الله نه بغیر بل چا ته تفسیر عزیزي لیکي دا حرامه ده. دارنګې ملا قاري لیکي السجدة لغیر الله حرام، دا حرامه ده. دارنګې میقات لیکي السجدة بین یدی المشایخ حرام، بزرګانو مشرانو د دیندار خلکو اولیاء الله باندې ته سجده کول دا حرامه ده. الله نه بغیر بل چا ته سجدې حکم هغه نشته دی. آدم علیه السلام ته چې شو یا د تعظیم دپاره وه یا د الله حکم ځکه ملایکو کړی وه. واسجدوا لآدم سجده وکړه په طرف د آدم علیه السلام، فسجدوا نو دې سجده وکړه د ملایکو الا ابلیس مګر شیطان ونه کړه. ابا انکار یې وکړو واستکبر او ځان یې غټ وګڼو، وکان من الکافرین او و دې په علم د الله کې د مخکې نه د کافرانو نه، د الله په علم کې د ده دا کفر د مخکې نه و چې دې به وروستو انکار کوي. وقلنا موږ ووایي یا آدم علیه السلام اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي الجنة پر جنت کې وکلا خورئ من هذه رغدا پریوانه حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښوئ څومره چې ستاسو خوښوئ ولا تقربا هذه الشجرة او ونږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین شی به تاسو د کمي کوونکي نه په احساناتو کې په نعمتونو کې. ظلم هغه چې کوم دی په معنا د کمي کولو سره په نعمتونو کې راځي، لکه وروستو صورتونو کې به چې کوم دی نو هغه به راشي. دارنګې شجره دلته د ونې د کومه ونه مراد وه چې آدم علیه السلام نه الله منع کړې وه. څوک وایي د غنمو دانه وه، څوک څه وایي څوک څه وایي. دا چې کوم دی د فضولیاتو د بحث نه دی، ځکه په حدیث کې څه تصریح نشته د دې باره کې او نه مفسرینو د دې څه تصریح کړله. نو بس دومره عقیده ساتل پکار دی چې یو ونه وه چې د خوراک بوټی و، میوې بوټی و او الله د هغې نه منع کړی و. الله ورته وایي که دا دې قصدن او ارادتن وخوړه ظالم به یې، دارنګې د نعمتونو کمې به وکړي په ځان باندې، د جنتونو نعمتونه به در باندې کم شي. د آدم علیه السلام او د شیطان هغې هغه مکالمه بیا ذکر کوي. فازلهما الشیطان نو وښیه ودې دواړو لره شیطان. ازلهما یې وي ذلت، زی سره ذلت په معنا د ښویېدلو سره راځي، دا یې د ادب تعبیر و. ځکه چې کوم سړی ښویېږي نو دا قابل رحم او قابل اعتراض نه وي. بله څوک اعتراض نه کوي چې ته ولې وښویېدې. چې کوم انسان وښویېږي نو خلک وایي بسم الله یا الله دی، چې وښویېږي نو خلک په ده رحم وکړي. نو دا د ادب تعبیر دی چې آدم علیه السلام نه خطا وشوه نو آدم علیه السلام وښویېده. فازلهما نو وښویه ودې دواړو لره شیطان. بل کم کس چې وښویېږي نو دا په اراده نه ښویېږي، څوک د کس د ځان نه ښویېږي، دا بلا اراده انسان وښویېږي. دا د آدم علیه السلام په اراده باندې نه و، دا بلا اراده و. د دې وجې نه آدم علیه السلام ظالم نه شو. بیا فازلهما نو وښویه ودې دواړو لره شیطان عنها د دې نه، فاخرجهما نو راویې باسل دې دواړو نه مما د هغه نعمتونو نه کانا فیه چې دي په هغې کې وو. وقلنا موږ ووایي اهبطوا کوز شئ بعضهم بعض ستاسو نه لباس دپاره د بعضو ازمون دشمنان دي. جنت ته راکوز شو ولکم فی الارض ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو و متاع او څه به اله تر څه وخته پورې ځای کوز شئ د ځمکې ته، په دې کې به تر څه وخته اوسئ. فتلقى آدم نو کله چې راکوز شو جنت نه هر کله فتلقى آدم نو واغسل آدم علیه السلام معافي وغوښته آدم علیه السلام من ربه طرف د خپل رب نه کلمات په یو څو کلمو باندې فتاب علیهم الله بمهرباني وکړه. دا کلمې کمې وي، دا په سورت اعراف آیت نمبر 23 کې راځي. آیت نمبر 23 کې ولته راشي چې هغه کمې کلمې وي چې آدم علیه السلام خپله عاجزي ښکاره کړه. انه یقینا الله هو التواب هغه توبه قبلونکی الرحیم مهربانه تواب رضا کېدونکی په اسانه باندې یا بار بار رضا کېدونکی یا بیا رحم کوونکی. قلنا اهبطوا حکیمانه حکم مخکې اهبطوا قلنا اهبطوا دا حاکمانه حکم، دلته حکیمانه د حکمت نه ډک حکم چې د کوزېدو د حکم کې حکمت سره. قلنا نو موږ ووایو اهبطوا کوز شئ من هذه جنت نه جميعا ټول په ټوله
فإما يأتينكم بس کچرته راغی تاسو ته مني طرف زمانه هدن هدایت علم هدایت درته راغی او د الله د لارې طرف ته ښودنه کوله داسې علم راغی فمن تبع هدایا نو چا چې د هغې تابعداري وکړه چا چې تابعداري وکړه خدای زما د هغې هدایت فلا خوف علیهم نه به دوی یری ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي نه به دوی یری چې را روان وخت کې ګمراه شو بېلارې شو نه به دوی باندې نه به دوی غمجن شي په تېر وخت پسې دا هدایت ومنو والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې وکړو انکار یې وکړ د هدایت ته وکذبوا او تکذیب یې وکړو نسبت د دروغ وکړو بآیاتنا زموږ آیاتونو ته اولئک اصحاب النار دا خلک جهنمیان دي هم فيها خالدون هم دي وبري جهنم کې همیشه یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي دې ځای چې کوم دین بني اسرائیل ته هغه خطابات شروع کېږي دریم باب دوه باب ختم شو دریم باب بر دې ځای تر آیات نمبر 96 پورې او په دې کې چې کوم دین هغه شپږ خطابات په ذکر کېږي او خاص خطابات په ذکر کېږي مخکې عام خطابات ټولو خلقو ته اوس خاص بني اسرائیل برا خاص کی کله کله سړی مسله بیان کی عام خلکو ته کوم دی وګړه کې هغه مخاطب وشي یا چې کوم دی یو قوم یو ډله یو خاندان پکې د خاص چې دا نور نه مني تاسو برا خبرو باندې کنه ځکه تاسو باندې خو هغه د دې علم راغلی او بیا راغلی بني اسرائیل خاص کوي باندې ځکه په دې باندې ټول انبیا په بني اسرائیل کې راغلي اسماعیل علیه السلام په اولاد کې صرف نبی علیه السلام راغلی یا بني اسرائیل ای اولاد یعقوب علیه السلام اسراء عبد توي الا الله نوم د عبرانی کې عبد الله یا بني عبد الله ای عبد الله اولاد ای یعقوب علیه السلام اولاد اذكروا یاد کړئ نعمت الذی نعمت زماغه اذكروا یعنی شکر وباسئ زما د نعمتونو هغه نام ته علیکم چې پتا سو میکړیو تاسو میکړی دي او خو بیا عادي پورواله او زما په وعده باندې او فی بعهدکم زما پورواله کوم تاسو په وعده دا وعده کوم دا په آیت نمبر 83 کې راځي نو چې هغه چې کوم دی الله سره د عبادت وعده دي کړی سورته مائده کې هم راځي وای آیا فرحون حاس زما له حاس ساته زمانه ویریږي وامنو بما انزلت ایمان راوړی امنو ایمان راوړی بما پاس باندې انزلت چې مارا لګلی مصدقا تصدیق کوونکی دی ایمان اسماءکم چې تاسو سره دي دا کتابونو تصدیق کوم تاسو سره دي ځکه چې نبی رسول الله او غیره قران نه راغلی بني اسرائیل کتابونو تورات او انجیل او هغه چې کوم درو شوی ځکه پای کې د نبی رسول الله والسلام بشارتونه چې اخیری پیغمبر ورادي او د بصر باندې دا کتابي دا قران دغه تصدیق کوونکی چې غیر اشتیا وی وامن ایمان علی پاس باندې انزلت چې مارا لګلی مصدقا تصدیق کوونکی ایمان او سماکم چې تاسو سره دی ولا تکونو مکه اول کافر فی اول کفر کوونکی په دې باندې اول کفر هدینو کړي اول هو چې کوم دینو هغه نور مشرکانو کړي بني اسرائیل ورستو کړي اول کفر کوونکی معنا چې سرغونه د کفر ما جوړیږي مشران د کفر ما جوړیږي ځکه تاسو دیندار یې نو عوام به تاسو ته ګوري که تاسو کفر وکړئ د دې میشن نه او د دې درس قران او د دې توحید د میشن نه انکار وکړئ تاسو به سرغونه د کفر وګرځي دا خلک به یو ګوره دا مولاري چې دین نه مني نو دې کې بس چلی بني اسرائیل ته تاسو کې انبیا راغلي تاسو له توحید او د نبی له سلام او قران هغه انکار کوي دا دی به وایي چې مونږ انبیا راغلي دي او مونږ یې نه منو دا عام خلک مشرکان دا نور به تاسو ته ګوري چې دې ګرام دې څخه انبیا راغلي دې سره کتابونه دي راغلي د پیغمبرونو دې به منل وکنه دې په کتابونو کې ولدا څه تذکرہ وا دې اول کافرین مراد چې سرغونه د کفر ما جوړيږي لیډران د کفر ما جوړيږي چې خلک تاسو په روان شي نو لیډران د کفر مو جوړیږي د ګناه د کارونو چې خلک تاسو بس روان شي د ګناه د کارونو او د ګناه د محفلونو ایجاد وکړي خلک په تاسو بس روان شي ولا تکونو مکیږي اول کافرین بیا اول کفر کوونکی به دی باندې لیډران د کفر مو جوړیږي ولا تشترو بیا آیات او ما علی زما پیاتونو باندې سمن قلیل دنیا لگا چې دین د دنیا د ګټلو سبب او ذریعہ وګرځي دین د دې لپاره نه راغلی دین راغلی د خلکو د اصلاح عملونو د اصلاح لپاره او د عقیدو د اصلاح لپاره ویا فتقون ها زمانه یریږي ولا تلبسوا الحق د دې يهودو د بني اسرائیلو د دې چې کوم د خباستونه ذکر کړي د دې هغه خباست ذکر کړي تحریف په کو تورات کې تورات تر دې څه چل کړو په تحریفونو باندې ټول تورات چې کوم دی هغه خپل اصل شکل باندې اوس نشته ځان نه خبرې درته کړې وي به خباست کتمان حق دې به حق پټاو درې خباست د دې هغه چې کوم دی ترک عمل او جهل کو ته به حکمونه کول خپل به عمل نکاو الله ولا تلبسوا الحق ومبرر حق در بالباطل باطل سره وتكتم الحق وبټوي تاسو حق وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ یا وتكتم الحق ولا تلبسوا باندې تبدیل ما پټه مو ګډوډوي حق د باطل سره او مو پټوي حق لرا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې دا حق دی نو به پوهیږئ چې حق ته بیان پټوي نو دا لوبه صفت دی دا چې کوم دی د مسلمانانو د علماء سوم دا صفت دی چې حق او باطل ګډوډي باقي صلات او پابندي مسکوي امور مصلحه دا کتمان د حق او تلبیس الحق بالباطل دا وجه د دینه کوي چې یو په ځان مایند دی بل په دنیا مایند دی حب جاه حب مال چې مال دولت مینه د ور سره د
دنیا مینه ده ورسره، د خپل ځان مینه ده ورسره چې یاره ما د هر قسم نعمتونه رالی نو اقیموا الصلاة سره د حکم جا هغه نفي ده. په ځان مه مینېږه، د الله عبادت کوه، دا وجود الله عبادت نه درکړی. واقیموا الصلاة او پابندي لمونځ کوه، واتو زکات ورکوئ، زکات حکم مال ختم کا، زکات ورکوئ چې د مال مینه دې د زړه نه وځي. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه، یعنې عاجزي کوئ، تابعداري کوئ. اتأمرون الناس، درېم بد صفت د یهودو د علماو چې دا په مسلمانانو کې وي، بعضو نامنهاد مسلمانانو کې. اتأمرون الناس، تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې، وتنسون انفسکم، هېروئ خپل ځان نه، خلکو ته د نیکۍ ترغیب ورکوئ او خپله چې کوم دی د هغې نه لرې لرې تښتئ. وانتم تتلون الکتاب، او تاسو لولئ کتاب، یعنې تاسو له عالمان هم یې په کتاب. افلا تعقلون، تاسو کې عقل نشته دی. واستعینوا بالصبر والصلاة، امور مصلحه ذکر کړي چې امداد حاصل کړئ په صبر او په لمونځ باندې. صبر ویل کېږي حبس النفس، نفس کنټرول کول، بندول، قوت غضبي او قوت شهواني هغه را بندول، په هغې خپه ایښودل. صبر عن المعاصي، صبر علی المصائب، د ګناهونو نه ځان بندول، په مصیبتونو باندې صبر کول، دا صبر دی. واستعینوا، امداد حاصل کړئ په صبر سره، والصلاة او لمونځ سره، لمونځ کوئ او صبر کوئ. د الله رب العزت دین ته غاړه کېدی. وانه، دا صبر کول او دا لمونځ باندې امداد د الله حاصلول، دا لکبیرة، ډېر ګران کار دی. الا علی الخاشعین، مګر دا آسان دی په هغه خاشعینو، په یریدونکو باندې د الله نه. دا خاشعین څوک دي؟ د هغوی صفت ذکر کړي. الذین، هغه کسانو یظنون چې دوی ګمان کوي انهم ملاقو ربهم، چې دوی میلاوېدونکي د خپل رب سره، وانهم الیه راجعون، یقینا دوی دي الله ته راواپس کېدونکي دي. دا هغه یریدونکي دي الله نه، چې دوی په آخرت باندې د دوی ایمان دی چې داسې یوه ورځ را روانه ده چې په هغې کې به د الله سره ملاقات کېږي، او دارنګې د عملونو د ښو او د بدو به الله زموږ نه چې کوم دی پوښتنه کوي. د هغې د ورځې لپاره تیاری وکړئ. استعینوا بالصبر والصلاة، هغه ورځې لپاره په صبر او په صلات سره امداد حاصل کړئ، په مصیبتونو صبر وکړئ. دارنګې چې کوم دی د لمونځ دپاره تیاری کوئ، آخرت لمونځونه کوئ، نفلي عبادات کوئ، فرضي عبادات کوئ، آخرت ته تیاری کوئ. یا بني اسرائیل اذکرونه، درېیمه د هغه به شروع شي خطاب خاص، دا به چې کوم دی سبا وایو انشاءالله. آخر دعوانا.